الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. د سورة التحریم د دې وجه د تسمیه دقه د لم تحرم ما احل الله لك. ابتدا کې چونکې د تحریم د حلال ذکر الله کړی دی، د دې وجه نه د پوره نوم د پوره سورت نوم هغه سورة التحریم کې ښودلی شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت حفصه رضی الله عنها د نورو بیبیانو ته په ویلو باندې او د غراز افشا کولو باندې چې نبی علیه السلام قسم خوړل دی، په دې ډېر سخت خفه شو. بعضې روایاتو کې راغلي دي اراده یې وکړله چې حضرت حفصه له طلاق ورکړو. جبریل امین علیه السلام راغی، نبی علیه السلام ته فرمایل نه، حضرت حفصه دا خو ستا د جنت بیبي ده، په جنت کې چې الله ستا د بیبیانو کم فهرست ځوړند کړی دی په هغې کې حضرت حفصه هم ده، دا به نه پرېږدې. بس خیر دی، غلطي ترې نه شوې ده، کمي ترې نه شوې ده، معافي ورته کوه. نبی علیه السلام ته چې الله دا آیتونه کله نازل کړل لم تحرم ما احل الله لك، نو د هغې خپل قسم د هغې کفاره یې ورکړله او تحریر د رقبې یې وکړو، یو غلام یې آزاد کو او خپل قسم دا یې چې کوم دی نو ګویا کې دا یې مات کو. فرمایي یا ایها النبی، ای نبی علیه السلام لم تحرم ته ولې حرامې ما هغه څه احل الله لك چې الله حلال کړي دي ستاسو دپاره، تبتغي مرضات ازواجک او ته غواړې رضا د بیبیانو خپلو، والله غفور الرحیم الله بخشش کوونکی او رحم کوونکی دی. قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم الله رب العالمین مقرر کړي دي ستاسو دپاره کولاول د قسمونو ستاسو خپل قسمونه دا چې کوم دی نو کولاولی شئ او په هغې باندې کو ټینګار نه کوئ، نو خپل ځان پکې حانس کولی شئ او بیا په داسې ځای کې چې کوم دی نو خپل قسم ماتول دا خامخا پکار دی. نو فرمایي والله مولاکم الله رب العالمین مالک دی ستاسو، مولا ستاسو دی، وهو العلیم الحکیم. واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا او په هغه وخت کې چې په پټه باندې وویل نبی علیه السلام هغې بعضې بیبیانو ته یوه خبره، نو دا یې حضرت حفصه ته پټه خبره کړې وه. ښه تاسو پوه شولئ په خبره باندې چې ته د نورو ته سوایه ما البته ما قسم خوړلی دی چې زه به چې کوم دی نو د یوې بیبي کره هم ګبین دا به زه نه خورم. نو فلما نبأت به، نو هر کله چې دې خبر ورکړلو په دې سره، نو حضرت حفصه لاړه نورې بیبیانې خبرې کړلې، نو واظهره الله علیه او نبی علیه السلام ته په الله اطلاع ورکړله د جبریل امین په واسطه باندې. اظهره الله ښکاره کړو دا خبر په نبی علیه السلام باندې، نو عرف بعضه واعرض عن بعض، نو دا بعضې خبرې چې کوم دی نو ګویا کې نبی علیه السلام عرف بعضه اعرض بعض الخبرې، نو زړه د دنه د هغې خبرې یوه حصه خو حضرت حفصه ته ښکاره کړه د ګیلې په شکل کې چې حفصه تا ته ما د راز یو خبره کړې وه او ګوره تا هغه د نورو بیبیانو ته وکړله، خو یوه بله خبره د نبي علیه السلام په زړه کې وه هغه یې ښکاره نه کړله او هغه څه وه، هغه حضرت حفصه رضی الله عنها ته د طلاق ورکولو وه. نبی علیه السلام ورته په مخامخ د هغې متعلق څه ونه وي دا خفه نه شي چېرته. ښه نو عرف بعضه، نبی علیه السلام اظهر بعده، هغه بعضې خبر د زړه یې دې ته ښکاره کړو، خو واعرض عن بعد، د بعضې نه اعراض وکړو نبی علیه السلام، یعنې هغه یې ورته ښکاره نه کړو، هغه یې په زړه کې پټ وساتلو. نو فلما نبأها به، نو چې کله نبی علیه السلام دې ته دا خبر ورکړلو چې حفصه دا کار تا ولې کړی دی، نو قالت من انبأک هذا، نو دې تپوس وکړو
ما خو په پټه دی بیبیانو ته ویلي دي د الله حبیبه نو ته چا خبر کړی دی چې دا کار ما کړی دی؟ نو قال نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي نبأني العلیم الخبیر، زه هغې ذات خبر کړی یم چې هغه ډېر علم والا دی او ډېر خبردار دی. ما ته الله د وحي په ذریعه اطلاع راکړله. ان تتوبا الی الله، کو چېرته تاسو دواړه توبه وباسئ الله رب العالمین ته. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي یو ورځ مې حضرت عمر رضی الله عنه ته د اودس اوبه ورچولې، لوټه مې په لاس کې ده. نو چې د اودس تینې مې ته ور ورسېدلو، ګورې دا د علم شوق نه دی، دا چې کوم دی که نه د علم ذوق، دا بیا انسان د په هر وخت کې بس د دقه سوچي. نو ما حضرت عمر صاحب ته تپوس وکړو دا ان تتوبا په دې کې دا دواړه مخاطب څوک دي؟ نو ما ته وفرمایل ته لا تر اوسه پورې په دې نه خبر؟ صاحب نه یم خبر کړم، ته راته ووایه دا څوک دي؟ دا حضرت حفصه او حضرت عایشه دي که نو الله رب العالمین فرمایي یو خبر حضرت عایشه ورکو حضرت حفصه ته، او هغه دا چې نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت زینب کرا ګبین خوړلی دی. خو تاسو په د خپلو کورونو کې دا یو پروپیګنډه مشهوره کوي چې د نبی علیه السلام نه د ګبین د سکلو د وجې نه د معافیر بوینځي. معافیر دا چې کوم دی نو ګویا کې په شین بوټي باندې یو سپین زګي چې کله په هغې باندې د ګبین دا مچۍ کینی او دا واپس خپل ګبین له راشي، نو په هغه ګبین کې د معافیرو هغه بدبویي محسوسیږي. نو یو خبر چې کوم دی نو حضرت عایشه ورکو، خلک پې خبره کړل زنانه نورې، او دویم نبی علیه الصلاة والسلام د راز یو خبره حضرت حفصه ته کړې وه، نو هغه را ولګېدله، نورې زنانه یې ترې نه خبرې کړلې. نو الله رب العالمین دا دواړه مخاطب کوي. نو فرمایي ان تتوبا الی الله، کو چېرته تاسو دواړه توبه وباسئ الله رب العالمین ته، نو فقط صغت قلوبکما، نو ستاسو زړونه چې کوم دی نو ګویا کې دا مایل شوي دي، تاسو د یوې مجبورۍ په خاطر باندې دا کار کړی دی. الله ته ستاسو د زړه مینه معلومه ده، تاسو په بدنیتۍ دا کار نه دی کړی. حضرت عایشه چې دا نورې بیبیانې لمسولې چې نبی علیه السلام ته ووایه چې ستاسو نه د معافیرو بوی راځي، د هغې مقصد دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت زینب ته زیاته مینه نه ورکوي. نو مطلب یې دا و چې موږ له زیاته مینه راکړي. نو دا د دې حرص علی النبي و، او دا ښه شی دی. تاسو پوه شولې؟ الله فرمایي فقط صغت قلوبکما، ستاسو زړونه نبی علیه السلام محبت طرف ته مایل شوي دي، تاسو په حب نبی کې دا کار کړی دی. او حضرت حفصه چې دا کار کړو چې دا نورې خبر کړی چې نبی علیه الصلاة والسلام قسم خوړلی دی، نو دام په دې بنیاد باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته چرته یوه بیبي بیا ګبین کېنږدي، ځکه بیا به نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته زیات میلان لري، نو زمانه به لري شي. نو دا هم د دې د نبی علیه السلام د محبت په خاطر دا کار کړی. نو الله ورته فرمایل فقط صغت قلوبکما، فقد مالت قلوبکما الى حب النبي صلی الله علیه وسلم وفعلتما ما فعلتما. او تاسو چې څه کول هغه په دې بنیاد باندې تاسو کړي دي، په بدنیتۍ مو نه دي کړي، په نیک نیتۍ مو کړي دي. نو چې په نیک نیتۍ مو یو کار کړی دی خو کار مو ټیک نه دی، نو بس توبه وباسئ کنه. ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما وان تظاهرا علیه، او کنه تاسو زور ورتوب کوئ په دې نبی علیه السلام باندې چې نه توبه وباسو، نه مونږ خټي کار کړی دی، سرم چې کم دی نو مونږ توبه نه وباسو. تظاهرا علیه، تاسو چې کم دی نو خامخا ځان غالب ګڼئ په دې نبی علیه السلام باندې، زورور ځان ګڼئ. نو فإن الله هو مولاه، نو پس بشک الله رب العالمین آغا دوست دی د نبی علیه الصلاة والسلام، و جبریل او جبریل امین هم دوست دی، و صالح المؤمنین او نیک مسلمانان یې هم دوستان دي. نو کو تاسو په دې نبی علیه الصلاة والسلام باندې زور ورتوب کوئ او دې مال خفه کوئ، نو نبی علیه الصلاة والسلام سره د الله دوستی ده او د جبریل امین او د صالح مسلمانانو مونږ ورله د نورو ښځو انتظام وکړو. تاسو پوه شولې په خبره باندې کړه. نو والملائکة بعد ذلك ظهیر، او فرشتې بیا د دې نه وروسته مددګاري. نو په 4 نمبر کې ورپسې بیا فرشتې دي. نو عصا ربه ان طلقکن، نو قریب ده ان طلقکن، کو چرته نبی علیه الصلاة والسلام هغه طلاق تاسو ته درکي، نو عصا ربه ان یبدله ازواجا، نو قریب ده چې رب د بدل کې دلره هغه بیبیانې خیرا منکن چې هغه ستاسو نه بهتري وي. نو کو تاسو معافي نه غواړئ او توبه نه وباسئ، نو نبی علیه الصلاة والسلام لبا مونږ چې کوم دی نو ګویا کې نورې بیبیانې ورکو، هغه به ستاسو نه بهتري وي.
مسلمات هغه به مسلمانان وي، مؤمنات مؤمنات به وي، قانتات او اطاعت کوونکې به وي، تائبات توبه وباسونکې به وي، عابدات عبادت کوونکې به وي، صائحات روژې نیسونکې به وي، صائحات په معنا د صائمات سره، طیبات و ابکارا او د عمر په اعتبار سره به پکې صیبات هم وي او ابکار به پکې هم وي. نو دا دواړه به چې کم دی نو ګویا کې ابکار دا به چې کم دی نو ګویا کې دغه د پوره کېدلو دپاره د خواهش، او صیبات دا به د کورونو د معاملاتو د سنبالولو دپاره. نو الله رب العالمین به یو جامع صفات والا چې کم دی نو ګویا کې ازواج دا به نبی علیه الصلاة والسلام ته په بدله کې ورکي. نو چې کله دوی ته دا خبره ور ورسېدله نو دې زنانو حضرت حفصه او حضرت عایشه رضی الله عنها توبه مو ده، بس چې څه مو کړي دي غلطي مو کړې ده، کمی رانه شوې ده. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای مؤمنانو خپل ځان بچ کړئ، خپل اهل بچ کړئ د اور نه. وقودها الناس والحجاره، خشاک د هغې وقود ما یوقد علیه النار، دا اور چې په سیس باندې بلیږي دې ته وقود ویل کېږي. ښه تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ نو وقودها الناس چې د دې اور لرګي او خشاک ایندن دا به خلق وي، خلق نه مراد کافران دي، والحجارة او کاڼي به مراد ترنه بوتان دي، دا عابدین او معبودین دا دواړه به د دې اور خشاک وي. ها اور به په دوی بلیږي، دې طرف ته اشاره ده. ما ته وګورئ چې په بل سیز اور بلیږي نو تا به سوځئ، خو چې پتا اور بل شو دې خبر تاسو ورسېدل نو دا کنایه د شدت نه، دا کنایه د شدت نه. لکه څرنګه چې الله په پټرول کې د سوځولو چې کم دی نو ګویا کې د سوځېدلو صلاحیت پیدا کړی دی، په لرګي کې الله د سوځېدلو صلاحیت پیدا کړی دی. نو دغه خو عالم آخرت دی، په دې عالم آخرت کې به د هر څیز آثار او اوصاف الله بدل کی. نو په دې کاڼي کې به الله رب العالمین د سوځولو سو کې صلاحیت دا به کې الله پیدا کی. او په بعضې کاڼو کې په دنیا کې الله دا صفت کې خدای دا بکرې نه، دا بکرې چې د یو بل سره چې کم دی نو ګویا کې ټچ کې کنه د دې نه اور پیدا کی. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ د دنیا کې دا ممکنه الله ښودلې ده چې کاڼې هم اور کولی شي. پوه شئ تاسو په خبره باندې؟ نو فرمایي وقودها الناس والحجارة علیها ملائکة، او په دې جهنم باندې به فرشتي وي. نو بعضې روایاتو کې راځي 14 فرشتې به په الله مقرر کړي وي. غلاظ دا به چې کم دی نو ګویا کې غلاظ ډېر سخت دله به وي. غلیظ القلب ولو كنت فظا غلیظ القلب، دا به ډېرې سخت دله وي. او شداد ډېرې کلکې به وي. لا یعصون الله ما امرهم، او دوی به نافرماني نه کوي د هغې څه چې الله حکم کړی دی دوی ته. ویفعلون، او دوی به کوي ما یؤمرون، هر هغه څه چې دوی ته حکم کولی شي دا فرشتې. یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، ای کافرانو عذر مه بیانوئ نن ورځ. انما تجزون ما كنتم تعملون. یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا، ای مؤمنانو توبه وباسئ الله رب العالمین ته په هغې توبه خالصه باندې. نصوحا ای خالصة وصادقة، هغه توبه چې هغه خالصه وي او هغه چې کم دی نو ګویا کې څه وي صادقه وي. نصوحا دا یا د نصیحت نه دی، نصیحت دا په معنا د خالص کېدلو سره راځي، یا د نصاحت نه دی. نصاحت چې کم دی نو په معنا د کپړو ګنډلو سره راځي. نو معنا دا چې ستاسو د اعمال کوم شلیدلی دي نو تاسو چې کم دی نو ګویا کې داسې توبه وباسئ چې دا د یو بل سره دا را وګنډلی شي. اعمال صالحه ستاسو د ایمان سره پیوست شي او دا ور سره ملګري شي. نو توبه نصوحا. نو د دې وجنه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي توبه دې ته ویل کېږي چې په هغې کې چې کم دی نو ګویا کې 6 صفتونه وي په هغې کې. دا ولیکئ د ځان سره. نمبر 1 په تېر عمل باندې ندامت او خپېمانتیا وي، په کړي کار باندې خپېمانه شي، او دا د ایمان نښه ده. اذا سرتک حسنتک او ساءتک سیئتک فانت مؤمن. نیکی چې خوشاله کړلې، ګناه چې خفه کړلې، یاره غلط کار نه کړی، دا نه ټیک نه دی کړی. ستا په دې زړه کې دننه یو جج ناست دی، هغه تا ته په خپله باندې وي دا کار تا ټیک نه دی کړی. نو ته پې خپېمانه شي. نو د توبې وړمبنی شرط دا دی چې په تېر کار باندې چې کم دی نو خپېمانتیا. او دویم دا چې ادایګي د فرایضو شروع کړي، توبة نصوحا، فرایض چې کم دی نو د هغې ادایګي شروع کړي. او دریمه دا چې چا باندې دې ظلم کړی دی
نو په زبردستۍ د تینا مال اخیستی دی، جایداد د تینا قبضه کړی دی، پیسې د تینا چې کم دی نو ګویا کې وهلي دي په غلا په زور، نو هغه ورته واپس کړي. توبه نصوحه دې ته ویل کېږي. اوس دا نه چې جیب به د پردو پیسو نه ډک پروت وي، خوراک او څښاک به د حرام وي او ته به په جومات کې ناستې خدای ما معاف. دا توبه نصوحه نه دی. حق به در سره د بل چا پاتې وي او ته به وایې چې ما توبه وباسلې ده، دا توبه نه قبلېږي. دا توبه نصوحه کې نه راځي. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي. او څلورم نمبر دا چې د ژبې نه د چاته تکلیف میلاو شوی دی د هغې نه معافي وغواړي. مال خو د چا به ته ورکې، خبره خلاصه شوله، او په ژبه باندې چې دې څوک خفه کړي دي د هغې نه معافي وغواړي، چې څومره پورې ممکن وي، کوم حده پورې. او چې کوم خلک وفات شوی دی او تا خفه کړي، نو نفلو کې ورته دعا وکړه، خدایه زما د دې نفلو ثواب هغې ته ور ورسوه، الله د هغې زړونه ما ته معافۍ طرف ته راواړه. نو الله قادر دی د انسان په زړه باندې. ان قلوب العباد بین اصبعي الرحمن یقلبها کیف یشاء. د انسانانو زړونه د الله د دوو ګوتو ترمنځ دي، کوم طرف ته چې اړوي نو اړولی شي. او پنځم نمبر دا را روان وخت دپاره د ګناه د نه کولو عزم وکړي، چې یاره زه به بیا دا ګناه نه کوم. او شپږم نمبر دا څنګه دی چې ځان د الله په نافرمانۍ کې لیدلی او چې همدقه شانتې ځان په دقه کار کې د الله په فرمانبردارۍ کې وویني. بس یعنی عملی مشق دا ورله چې کوم دی نو ګویا کې وکړي، د نیکۍ عملی مشق وکړي. نو حضرت علي رضی الله عنه فرمایي دا توبه چې کوم دی نو د هغې دا شپږ صفتونه دي ښه، الو به دا توبه نصوحه ګرځېږي. زمونږ او ستاسو په دې کورونو کې دا زنانه هم وایي که نه زما دې په نصوحه باندې توبه وي، داسې وایي که نه؟ پوه شولې په خبره باندې؟ توبه نصوحه دا صفات په هغې کې خامخا وي. عسى ربکم ان یکفر عنکم، قریبه ده چې رب ستاسو بخشش معاف کړي ستاسو نه، محوه کړي ستاسو نه سیئاتکم، هغه ګناهونه ستاسو، ویدخلکم تجري من تحتها الانهار یوم لا یخزي الله النبي، په هغه ورځ باندې چې رسوا به نه کړي الله رب العالمین خپل نبي، والذین آمنوا معه، او کوم مؤمنان چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره دي، نورهم یسعى بین ایدیهم وبایمانهم، نور د دوی رڼا د دوی دا به منډې وهي مخکې د دوی نه او ښي طرف د دوی نه، یقولون دوی به وایي ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، الله پوره که زمونږ دپاره دا رڼا زمونږ او بخشش وکړه مونږ ته، انک علی کل شیء قدیر، یا ایها النبی جاهد الکفار، اے نبی علیه الصلاة والسلام جهاد وکړه د کفارو سره، بالسیف والمنافقین، او د منافقینو سره باللسان، په چا سره؟ په ژبه باندې، ځکه د منافقینو سره جهاد بالسیف نه دی راغلی ښه. وغلظ علیهم، او سختی وکړه په دې دواړو باندې، کفار او منافقینو د هغې په حق کې چې کوم دی نو سختی وکړه، زړه کې ورته نرمي مه راوله. ومأواهم جهنم وبئس المصیر، ضرب الله مثلا للذین کفروا. نبی علیه الصلاة والسلام ته دا حکم دا چې کوم دی نو ګویا کې د یو حاکم په حیثیت باندې راغی. نو حاکم وقت د مسلمانانو دی به د کفارو د منافقینو د دواړو په حق کې چې کوم دی نو ګویا کې څه کوي؟ سختی به کوي. د داعي په حیثیت نه دی راغلی ښه. وقولا له قولا لینا، هسې نه چې تاسو دا ووایئ ښه چې هلته خو موسی علیه الصلاة والسلام هارون علیه الصلاة والسلام ته وایي چې نرمه خبره ورته کوه، تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ او دلته ورته وایي چې وغلظ علیهم. نو ګوره د تاسو ویلي دي ښه چې د میدان د دعوت خپلې تقاضې دي او د میدان د حکومت خپلې تقاضې دي او د دواړه د دین شعبې دي. نو په هغې میدان کې به په هغې کې به سختي نه کوي د دعوت په میدان کې، او دلته به نرمي نه کوي. ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله، خبر درته یاده ده؟ نو خبرې به یو بل سره خلط ملط کوئ نه، ګورئ ښه ګډ وډ کوئ به نه. نبی علیه السلام داعي هم و، نبی علیه السلام واعظ هم و، نبی علیه السلام معلم هم و، نبی علیه السلام سائس او حاکم او سیاستدان هم و، نبی علیه الصلاة والسلام قاضي هم و، نبی علیه السلام مفتی هم و. او دا هر یو حیثیت سره ځان ځان له حالت او کیفیت الله رب العالمین ورته نو فرمایي ضرب الله مثلا للذین کفروا، نو بیان کړی دی الله رب العالمین مثال د کافرانو د پاره، امرأة نوح و امرأة لوط، د نوح علیه الصلاة والسلام او د لوط علیه الصلاة والسلام د دواړو بیبیانې د هغې مثال الله رب العالمین د کافرانو د پاره بیان کړی دی. کانتا تحت عبدین، دا دواړه وې لاندې د نکاح د دواړو بندګانو، من عبادنا د بندګانو زمانه، الله وی دا انبیاء خو زما بندگان وو د دې په نکاح کې وي، او صالحین
او دا دواړه بندگان زما عبدین دا صالحین وو. نو فخانتاهما نو دې دواړو د دې خپل خاوندانو سره چې کم دنو خیانت وکړو، دوی د حق خبره اونه منله. نو فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، نو دې دواړو دفع نه کړلو د انبیاء کرام عنهما د خپل بی بیانونه من الله من عذاب الله د عذاب د الله نشیئا سشیز سره د دینه چې نبی وو خو د خپل خزنه د الله عذاب منع نه کولې شو. دې طرف ته پکې اشاره ده چې کومه زنانه چې کم دنو ګوي کې کافر وي نو مؤمن خاون د هغې نه د الله عذاب دا نشي دفع کولای، نشي منع کولای. تاسو پوه شئ په خبره باندې. البته کوم مؤمن وي خو فاجر وي صالح نه وي نو خیر دی، الله رب العالمین با د خاون د برکت ور سره الله گزاره کوي. تاسو پوه شئ حملۃ العرش فرشتو هغه دعا خو اوریدلې ده که تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو فرمایي فلم یغنی عنهما من الله شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، او دې ته چې کم دی نو ګویا کې وویلی شو تاسو دواړه داخلي شئ د داخلېدونکو سره دوزخ ته چې کم دی نو ګویا کې او عذاب د الله ته داخل شئ. وضرب الله مثلا للذین آمنوا، او بیانوي الله رب العالمین مثال مؤمنانو ته امرأة فرعون د فرعون د ښځې اذ قالت په هغه وخت کې چې کله دوی ووي رب ای رب زما ابن لی عندک بیتا فی الجنه، جوړ کما د پاره یو کور په جنت کې. دا په هغه وخت کې چې کله فرعون په دې باندې پوه شو چې دا خو اوس مسلمانه ده او دې له سخترین چې کم دی نو ګویا کې عذاب او نشان عبرت جوړول غواړي، نو د دې چې کم دی نو ګویا کې په دې وجود باندې څلور واړو طرفونو ته میخونه ټک وخل چې دا زمانه تښتېدلی نشي. او بیا حکم وکړو چې په دې سر باندې ولا یو درون چې کم دی نو ګویا کې ګټ دا ورله رارتاو کوي. نو دا په دقه وخت کې د الله نه دعا غواړي ربي ای رب زما ابن لی عندك بیتا فی الجنه، خدای جوړ کرا لکور د خپل ځان سره په جنت کې، ونجنی من فرعون او د دنه اخلاص کا. نو دې فرعونیانو لا د دې په دې سر باندې ګټ را خلاص کړي نو چې ملک الموت راغی د دین روح قبض کو. تاسو پوه شئ په خبره باندې د دې لپاره چې دا تکلیف ورته ملاو نشي. ونجنی من فرعون وعمله، او نجات را کما ته د فرعون نو د کار د عمل له غنا، ونجنی من القوم الظالمين، او ما ته نجات را کړه د قوم ظالمانو. ومريم ابنه عمران التي احسنت فرجها، او مریم لور د عمران التي احسنت فرجها چا چې حفاظت کړو د خپل شرمګاه. فنفخنا فيه من روحنا، نو مونږ پوکې ور کړو په هغه کې یعنی په ګریوان د هغه کې من روحنا دا روح خپلنا چې عیسی علیه السلام دی روح القدس دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو فرمایي وصدقت بکلمات ربها، او د تصدیق کړو په کلماتو د رب خپل باندې. نو دا هغه شرایع ټول په ټوله تصدیق کړو. وکتبه، او په هغه کتب د الله باندې چې کوم نازل کړي شوی. وکانت من القانتين، او دا د اطاعت کوونکو نه. نو په زنانو کې نیک زنانه هم شته. الله رب العالمین د نیکو زنانو ذکر دلته کړی دی چې ګوره د فرعون په کور کې هم چې کم دی نو یو زنانه نیکه کېدلی شي، چې ګوره یو بل زنانه چې کم دی نو ګویا کې هغې هم خپل ځان محفوظ کړو، نو الله ورله بغیر د خاوند نه چې کم دی نو نبي اولاد دا ورته نصیب کو. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورة الملک دا مکی صورت دی، په ترتیب د مصحف سره 67 نمبر او په ترتیب د نزول سره 63 نمبر صورت دی. د ما قبل صورت سره ربط هغه دا دی. مخکې صورت کې د الله د تعظیم ذکر دی، او په دې صورت کې د الله د برکت او د عظمت ذکر دی. مخکې صورت کې بیان د رسالت دی، او په دې صورت کې حضرت تانوی فرمایي چې په دې کې بیان د توحید دی. نو فرمایي د دې صورت ډېر زیات فضایل راغلي دي. دې صورت ته سوره واقعه هم ویل کېږي، بچ کوونکې. دې ته منجیه هم ویل کېږي، نجات ورکوونکې. حدیث مبارک کې راځي هي المانعه المنجیه تنجیه من عذاب القبر، دا انسان د عذاب قبر نه بچ کی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دا تبارک الذی سورته نبی علیه السلام فرمایلی زما خوخه دا چې د هر امتی په ځړه کې دا صورت محفوظ وي، لکه څنګه چې د سورۃ یاسین متعلق نبی علیه السلام فرمایلی خو د دې وجنه به زمونږ د مشرانو په دې خپل کورونه کې به د بډایګانو زنانو ته دا تبارک الذی یاد و، په دا سورۃ یاسین به ورته یادو. دی په دې خپل کور کې د ټولو ماشومان ته کواله کان به کو جنہ کوي به هغه ته به یادو. اوس هم د بډاګانو مشرانو ته سورۃ یاسین او تبارک الذی دواړه یاد.
ځوانان لوی لوی تعلیمونه وکړي، 14 کاله ډیګري واخلي، خو په سینه کې د یو سورت یاسین ځای نه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ارمان کړو کاش چې زما د هر امتی په زړه کې چې کم دینو ګویا کې سورت دا تبارک الذی سورت دا پکې محفوظ وي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې یو سورت ته چې هغه کې 10 آیتونه دي او هغه به تر هغه وخت پورې د یو انسان شفاعت کی چې تر سو پورې د دوزخ نه وباسل نه او جنت ته وردن نکړي نه، او هغه سورت تبارک الذی سورت. نو بهرحال فرمایي تبارک الذی بیده الملک، برکت والا دی هغه ذات چې پلاس کې اختیار دی، او هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. الله رب العالمین هغه ذات چې پیدا کړی دی مرګ لره او ژوند لره، لیبلوکم ایکم احسن عملا، او چې وازمږي تاسو لره کوم یو پتا سو کې بهتر عمل کوونکی دی، او هو العزیز الغفور. الله رب العالمین ډیر غالب دی او مغفرت کوونکی دی. الذي خلق 7 سماوات، الله پیدا کړی دی او اسمانونه طباقا پر لپسې ته درته یو بل لپاسا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، نبئن اے حبیبا په پیدایش تدق الله کې من تفاوت سفرق سکمه سکمزوری دا په کې ته نه فرجع البصر نو ورواړه و نظر خپل نظر لګ دی اسمان طرف ته ورواړه وکنه. هل ترى من فطور آیت ان په دې کې سچاود فطور فطر فطر السماوات والارض تاسو پوښلې په خبره باندې کنه او ما ته وګوره فطر په معنا د خلق سره راځي، عموما عام طور دغه شانت کیږي دا دانه چې الله پیدا کړی نو په منځ اوچوي نو د چاودلو نو رستو ته نه چې کم دینه ګوي کی بوټه ته ناراض رغون شي د اډو کې الله په منځ باندې چې کم دینه اوچوي نو د دنه نه تر نه تیغ را اوزي. تاسو پوښلې په خبره باندې نو د دې وجنه فرمایي هل ترى من فطور آیا په دې کې شته څه چاود وغیرہ. ثم مرجع البصر نو بیا نظر راواړه کرتین دو پیری یو پیرنا دو پیری ورواړه ينقلب الیک البصر نو واپس بشتا ته دا نظر خپل خاصا دلیلا یعنی دا بتا ته چې کم دینه ګوي کې محروم را واپس شي. خاصا په معنا د چا سره محروم یعنی ته په دې نظر باندې د الله په اسمان کې چود لټل غواړي نو الله فرماینا تا ته د خپل نظر محروم را واپس شي. او هو حسیر او دې بچ کم دینه ګوي کې پیمانه وي په دې خپل عمل باندې اسیمه ټیم ضایع کو دا الله په اسمان کې چرته چود دی. ولقد زینا السماء الدنيا په تحقیق سره مون خیسته کړی دی هغه اسمان د دنیا لرا وړمبنه اسمان نږدې اسمان بمصابيح پس شیز باندې په چراغان باندې په دیو باندې مراد تر نبی نجوم پس شیز باندې پستور باندې وجعلناها بنجوم كالمصابيح دا ستوري چې هغه د لری نه په شان ته څخکاریږي د دیو ښکاریږي. تاسو پوښلې په خبره باندې په دې باباجي کنده چې کله د شپې راوړی کنه او لاندې د تدا ډیره او دا برکل او دا علاقه ښکار شي کنه نو دا بلپونه داسې ښکاریږي لاندې دا چراغان داسې ښکاریږي لکه ته چې په دې اسمان کې د خپل پولیسټور ښکاریږي. تاسو پوښلې په خبره باندې نو د دې وجنه الله رب العالمین فرمایي بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين من غرزود دي دقه ستور لرا وجعلناها اغه مصابيح چې هغه په رڼا کې په شان ته چې کم نه هغه ستوري چې په رڼا کې په شان ته د مصابيح دي او مخکې ذکر وکړو. الله فرمایي مونږ ګرځول دي دقه رجوما للشياطين رجوم ما يرجم به الشيء چې پاغه باندې یو شی وشتل کېږي. رجم چاته ویل کېږي وشتلو ته ویل کېږي. تاسو پوښلې په خبره باندې کنه په کانو وشتلو ته ویل کېږي رجم ویل کېږي. رجوم دا سبب چې کم دینه ګوي کې د وشتلو دی دا ستوري په دې ستورو باندې الله رب العالمین شیاطین ولي کم شیاطین چې هغه د وحی چې کم دینو کلمات اوریدل غواړي او اسمان ته رانږدې کېدل غواړي. رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعير او مونږ تیار کړی دی د دوی د پاره هغه عذاب د اور. وللذین کفروا بربهم او د هغه خلقو د پاره چې کفر کړی دی پر خپل باندې عذاب جهنم عذاب د جهنم دی. وبئس المصير او وبئس المصير هو او ډیره بد ټکانه دقه د دوزخ د جهنم. اذا القوا فيها هر کله چې دی ورتاو کړل شي په دقه دوزخ کې نو سمعوا لها شهيقا دی به اورید دقه دوزخ د پاره شهيقا صوتا منكرا كصوت الحمار شهيق. تاسو ویلې دی کنه تاسو پوښلې په خبره باندې د خر आवाज یو منکر او یو بد ان انکر الاصوات لصوت الحمير. نو الله رب العالمین د صوت منکر نه چې کم دینه ګوي کې دا غي تشبیه ورکی د چا سره د شهیق سره. فرمایي وهي تفور او دا دوزخ دا به چې کم دینه تفور دا به جوشيږي خټکیږي با
دا به چې کوم دی نو گویا کې خوټ کېږي. تکاد تمیز من الغیظ، قریبه ده چې دا اوچوي من الغیظ د غصې نه. نو دا دغه چې کله دا جهنم چې کله دا کافران اینی نو د جهنم کې به الله شعور ورچولې، نو د جهنم ته به احساس وي چې دې کافرانو د الله نافرمانی کړې ده، نو دا به ورته دومره غصه او دومره به ورته فقاري. الله فرمایي کېدې شي چې دا اوچوي د ډېرې غصې نه دا جهنم. کلما القي فيها، هر کله چې دوی ورچولې شي، هر کله چې ورچولې شي فيها په دغه جهنم کې فوج یو جماعت، نو سألهم خزنتها، نو سوال بکی د هغوینا خزانه د دقه دوزخ چوکیداران پلار به ولاړ وي او دوی به چې کم دینو یو ډله بر روان وي نو دوی ورته الم یاتکم نذیر، آیا نو راغلی تاسو ته يرون کې؟ قالوا وای بدی بلا قد جاءنا نذیر، فتحقیق سرا ولنا فتحقیق سر راغلی مونږ ته يرون کې، فكذبنا مونږه تکذیب کړو، وقلنا او مونږ ویلو ما نزل الله من شيء، ان نازل کړي الله رب العالمین سسیز، ان انتم الا في ضلال كبير. نقيل له دوی ته ویل شي دا خزانه به ورته وي ان انتم الا في ضلال كبير، نه تاسو مگر پاغه گمراهی لوی کې. وقالوا لو كنا نسمع، دوی ورته په جواب کې وایي لو كنا نسمع او نعقل، بس کومنګ اوریدل کومنګ پویدل ما كنا في اصحاب السعير، نبو مونږ په خاوندانو د دوزخ کې، مونږ منم دوزخیان نه خو بس هغه وخت لاند کانهونو. فاعترفوا بذنبهم، الله فرمایي دی به اقرار کوي په ګناه خپل باندې، نو بس چې کله مجرم د خپل ګناه اقرار په خپل باندې وکړي نو فسحقا لاصحاب السعير، بس هلاکت ته نو بددین ورسته بل خبره نشته ده، نو بیا فسحقا نو بیا هلاکت ته لاصحاب السعير د خاوندانو د دقه دوزخ د پاره. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به، الله فرمایي کو خبره پټوي کو ښکارا کوي، انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق، خبردار الله پیجنی هر هغه چیز چې پیدا کړی الله رب العالمین، وهو اللطیف، الله رب العالمین مهربان دی یا بارک دین دی، الخبیر خبردار دی. هو الذي الله رب العالمین هغه ذات ته جعل لكم الارض ذلولا، چې ګرځولې د تاسو د پارزمکا ذلولا تابعه مسخره پستا ټیټا، مونږه په پښتو کې معنا کو ټیټا، نو دا الله رب العالمین ټیټه ګرځولې دا مطلب دا تاسو اړولې شي دا تاسو ته مسخره ده، یا ذلولا دا دومره دنګ الله نه پیدا کړی چې د غرونو په شان تاسو ورته خپل نه شي د فصل د کرلو ریبلو د پاره، نو دا الله ټیټه پیدا کړی دا. فم شو فی مناکبها، تاسو چلن کوي فی مناکبها په اوګو د دې باندې، منکب منکبین مناکب معنا ترنه اطراف او جوانب دي ها، نو فمشوا فی مناکبها نو تاسو چلن کوي فی جوانبها، وکلوا من رزقه او خرید رزق د الله رب العالمین، و الیه النشور، د الله رب العالمین طرف ته را پاسېدلی. امنتم من فی السماء، آیا تاسو په امن کې شوی د هغه ذات نه چې په اسمان کې دی، یعنی د الله نه، ان یخسف د دې خبر نه چې خسفو کې پتا سو باندې الارض د زمکه، فاذا هي تمور، پس د قزمکه دا به حرکت کې او خوځيږي با دا به او خوځيږي، نو په منځ به اوچوي، نو تاسو به پکې لاندې نه نوځي، نو تاسو د الله د عذاب نه په دې په امن کې شوی، یعنی تاسو سره څه کمټمنټ څه اګریمنٹ شوی دی چې تاسو ته به عذاب نه درکړي. ام امنتم من فی السماء، آیا تاسو په امن کې شوی د هغه ذات نه چې په اسمان کې دی، ان یرسل، نو تاسو به وایي چې الله خو په اسمان کې نه دی، الله خو په ارض کې دی. نو من فی السماء سلطانه وقدرته ووحيه وكلامه ولوحه ومحفوظه، تاسو په شله په خبره باندې هغه د الله رب العالمین، د الله لوح محفوظ، د الله وحی، د الله سلطان، د الله قدرت، د الله ملائک، دا ټول په ټول چې کې بلدي، نو د دې وجه تعبیر د هغه په دې سره وشو. امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، جراء بلیږي په تاسو باندې حاسبا، هغه سلی یرمیکم بالحسبا، چې هغه په تاسو په کانو باندې ولیخه، نو فستعلمون کیف نذیر، نو زرد چې تاسو به وپېژنئ څرنګه هغه يرول زما. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، تکذیب کړو تاسو نو وړاندې خلکو، نو د دوی نو وړاندې خلکو تکذیب کړو، فكيف كان نكير څرنګه هغه انکار زما. اولم يروا الى الطير فوقهم، آیا دې نه دي کتلي مارغانو ته پاس خپل، صافات په داسې حال کې، باسطات اجنحتهن، صافات چې دې د خپلې وزرې څه کړي وي، دا چې کوم دی نو خپلې کړي وي، ویقبضن، او کله کله د خپلې وزرې دا څه کړي وي، دا چې ویقبضن اجنحتهن، او کله کله دا مارغان د خپلې وزرې ځان ته راغونډې کړي. ما یمسکهن الا الرحمن، نو ما یمسکهن عن السقوط،
نو در تاویدلو نه دا ندی ساتلی په دې هوا کې الا الرحمن مگر یو الله ساتلی دي. نو کو تاسو وایي چې نه دا د وزر ساتلی دي، نو کله کله خدا مرغۍ چې کوم نه ګوي کې دا وزر سکی دا ځان سره راجوخت کی خدای په وجود دا په دې سیلې کې په دې هوا کې دا پرشان دي. تاسو پوښتنه خبره باندې نو فرمایي انه بكل شيء بصير. دا الله رب العالمین په هر یو شی باندې کتون کې امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن یا هاغا امن ذاك الذي هو جند لكم هذا الذي دا چې دا تاسو لخر دې ينصركم نو دا به امداد کی تاسو من دون الرحمن علاوه الله نه دا تاسو امداد کی د الله نه علاوه ان الكافرون الا في غرور. الذي دا کافران مگر په دوکه کې امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه یا دا هغه دا تاسو چې عبادت کوئ رزق بدل کې تاسو ته ان امسك رزقه کو الله بند کړو رزق تاسو لرا او تاسو رزق الله بند کړو نو دی بدل رزق درکې لجو في عتو ونفور بلکې دی اخذلی دي بل لجو دی ورننوتی دي في عتو باغ سرکشي کې ونفور او باغ تریدلو کې افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى آية آغكس جهرا للكي مكبا على وجهه او را پریوتون کې په مخبل باندې نو چې څوک هغه چې کوم نه غوي کې په مخ چې کوم نه په مخبل باندې را پریوزي او په ټکر باندې روان وي اهدا دې په دې لار باندې ډېر برابر دي اما يمشي سويا يا هغه کس چې چلن دي برابر على صراط مستقيم په دې لار باندې قول يا حبيبا هو الذي الله غلط انشاكم جتاسو پیدا کړی او جعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوا زلفة فسهر کله چې دیو ویني دا کافران دی عذاب لرا زلفة قريبة دا چې کوم نه وایي دا عذاب دې تسوي زلفة اي قريبا دا دې چې کوم نه وایي کې نزدي نسيئت وجوه الذين كفروا خفف بردشي مكون دا هغه خلکو چې کفر کړي دي هغه چې کلو دې په طبيعت وشي وقيل او ويل شهاد الذي كنتم به تدعون دا هغه عذاب دې چې تاسو بغختلو تبدعون تاسو به الله نه دې غختنه کوله چې عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب او لو كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء قل هو يا حبيبا ارايت من اهلكني الله ومن معي نو خبر را کوي ماته کو الله رب العالمین زمر کړ او هغه څوک چې زما سره دي او رحمنا یا رحم په موږ باندې او کو ژوند دراله راکو نو فمن يجير الكافرين من عذاب اليم نو څوک بخلاص کی کافرانو د هغه عذاب دردناک نه قل هو يا حبيب هو الرحمن لك الرحمن دي آمنا به من ایمان راوړل په هغه باندې او علیه توکلنا او په هغه باندې متوکل کړل فستعلمون زرد چې تاسو به پیژنئ من هو دی بلال مبین څوک د پاره جمله واضحه کې قل هو يا حبيب ارايتم خبر راکې ماته ان اصبح ماؤكم غورا وجرت صباح کړو د وګو تاسو غورا رائرا جوړي دا تاسو وګو د شپې شپې الله رب العالمین لاندې راکاږي او تاسو سحر په دې وخت کې وو چې ګویان مو چوي او چيني مو چوي او خلونا او نالې مو چوي نو فمن ياتيكم بماء معين نسوق دې جراتر کو کې تاسو په هغه وګو چې ندار باندې تر تازه وګو ټیک ته په ډنډور کې په وسو وګو باقي پاتې وي خو تر تازه وګو تاسو ته څوک چې کوم نه وایي چې درکې د الله نه علاوه دا سورۃ القلم ده. سورۃ القلم دا په اعتبار د ترتیب د مصحف سره 68 نمبر دی، په اعتبار د ترتیب د نزول سره 18 نمبر دی. مکی سورۃ ده ما قبل سره ربط چې کوم نه وایي چې هغه ده چې په سورۃ الملک د الله برکت او د الله د عظمت ذکر او په دې صورت کې د نبی عليه الصلاه والسلام د عزت او د عظمت ذکر دی. نو د ما قبل سره مناسبت هغه واضح دی. الله رب العالمین ابتدا کې په قلم باندې قسم خوري نون والقلم وما يسطرون. د دې وجنه د دې پوره صورت نوم چې کوم دی سورۃ القلم دی. قلم د لیکلو ذریعہ ده. الله رب العالمین حدیث مبارک کې راځي عباده بن صامت فرمایي الله د ټول نه مخکې قلم پیدا کړ او دې قلم ته حکم ولیکا قلم دې الله سره لیکم الله ورته فرمایل اكتب ما كان وما يكون بس تر ابد پوری چې سدي او سبي دا ټول هر څه چې کوم نه وایي چې دا واقعات ولیکا نو قلم شروع شو
او مقادیر او تقدیرات دای چې کوم نه وایي چې الله په حکم باندې کولی کړي چې فلان کې سیس با په دې ورځ پیدا کیږي او په دې وخت باندې بدل عمل کوي. نو دا الله په علم کې چې څو د دې مخلوقات او کائنات په حق کې الله هغه ټول د تقدیر په شکل کې په قلم باندې کولی کړي. د دې وجه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې الله د دې کائنات د پیدا کولو نه 50,000 کال مخکې تقدیرات لیکلي دي. او قلم چې کوم نه وچ شوی دی صحیح وچ شوی دا صحیفه الله بندي کړی دي. د تقدیر د انسان چې کوم نه وایي دا حتمی دی او دا یقیني دی دا الله رب العالمین د مخکې نه کړی دی. نو فرمایي نون الله اعلم بمراده بذلك والقلم زما د قسمی په قلم باندې وما يسترون او په هغه سبب دی چې هغه لیکي دا قلم چې سلیکي مراد ترنه چې کوم نه وایي کې مقادیر د مخلوق دي. مخکې صورت کې چې کوم نه وایي کې وطور وکتاب مستور الله په طور قسم خورلو او دا لیکل شوی کتاب باندې قسم خورلو. تاسو الته ویل چې لیکل شوی کتاب نه مراد هغه چې کوم نه وایي کې چې په کوم کې مقادیر د انسان او تقدیرات د انسان لیکل شوی دي. نو ما یستورون بدل تسوي کتاب مستور به مثلا تاسو خوشاله په خبره باندې او کتاب مستور هغه تقدیرات دي. نو فرمایي وما یستورون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نو نیتا بنعمت ربک ففضل رب خپل باندې بمجنون لیولې ته خدای الله په فضل سره لیولې نه وان لك لاجر غیر ممنون او بشک استاد لپاره اجر دی غیر ممنون غیر مقطوع چې هغه کټ کیدون کې نه دی ښا نو نه کټ کیدون کې اجر د الله بل استاد لپاره دی زما حبیبا وانك لعلى خلق عظیم او بشک دی په هغه اخلاق عظیم او باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه او حضرت عائشه فرمایي كان خلقه القران او بالحديث مبارك راجل اتمم مكارم الاخلاق. نبی علیه الصلاۃ والسلام كل اخلاق بعد الله علیه له فستبصر نظر چې تبویني عاقبت خپل ويبصرون او دا کافران بویني عاقبت خپل بأيكم المفتون نتبهم کویني او دی بویني بأيكم المفتون ايكم المفتون چې دا پتا شو چې کوم یو چې کوم دی مفتون دی مجنون دی. مفتون په معنا د چا سره د مجنون سره. نو تبم کویني او دی بویني چې کوم یو پتا شو کې هغه چې کوم دی مفتون او مجنون دی ښا تی او دوی دی ونیان دي. تاسو خوشاله په خبره باندې نو فرمایي شاباس ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. بشک الله رب العالمین علم لرون کې په هغه چا باندې چې ګمراه شوی دی د لارې حق د الله نه او هو اعلم بالمهتدين او الله علم لرون کې په هغه هدایت یافتو باندې فلا تطع المكذبين اطاعت مکولا المكذبين تکذیب کوونکو ودو لو تدهنوا فيدهنون او دی غواړي لو تدهنوا کو چرته سس شي فيدهنون دوی هم سس شي. نو لو تدهنوا تاسو پرون ویلي ها ادهان چاته ویل کی دا تیلو لګولو ته ویل کی پوښتنه په خبره باندې کړه او تیل چې په کوم ځای باندې ولګي نو هغه نرم شي هغه سس شي. مراد نه په دې ځای کې مداهنت فی الدین دی. کوته د دین په دعوت کې سس شي کوته د کفر په مقابله کې سس شي. نو د دې خو خلال چې کوتی چې کوم نه نرمي اختیار کړو بس بیا موږ نرمي وکړو موږ په دې اساس شو په مقابله کې نو فیدینونا ولا تطع كل حلاف مهین او اطاعت مکو د هر یو قسم خورونکي او سپک سړي. نو دا آیاتونه دا چې کوم نه د ولید بن مغیره دا په حق کې نازل شوي دي. د نبی علیه السلام مبارک خلاف په دې بدبخت رجال سره شونه کول او خپل بلار دنه چې کوم نه انکار کړل چې زما ځوی نه په خپل باندې البته چې دې کله لو شو دا څنګه سوګار شو بلار دې مرګ شو نو بیا یې کوی چې او دا زما ځوی دی دته په حق چې دا آیتونه کله نازل شو نو الله رب العالمین د دین دشمنی د وجنه د هر یو صفات په ډاګه او ټول مخلوق ته اختیار کوي یو ډېر قسمونه به خپل ان الله کو فرمایي چې دا بدبخته دې سپي ډېر قسمونه کوي ولا تطع كل حلاف دان قسم قولن کنا مهین
سپک هاون چاته ویل کېږي سپکوالي ته ویل کېږي اهانت ونمو اهانه د چا سپکاوی کول مهین دا سپک انسان دی همازن د همز نه دی په چا کې چې کوم دی نو عیبونه لټونکی ویل لکل همزة لمزه همز تاسو پوه شئ اصل کې همز لمز دا چې کوم دی نو څوک ټومبلو ته ویل کېږي پوه شئ په خبره باندې هر چا کې د کاري او عیب پکې وباسي نو فرمایي همازن نو دا عیاب هماز په معنا د چا سره عیاب سره په دې صورتونو کې د لفظي معنی ته بل سوچ کوی ورته نو هماز مشاء بنمیم مشاء كثير المشي د مشي نه ده تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نو خلق باندې ډېر ګرځیدون کې را ګرځیدون کې بنمیم په چوغلو باندې یو تورزي د یو چوغلی ورته کې بل تورزي د بل چوغلی ورته کې مشاء بنمیم كثير المشي على الناس بنميم خلق باندې دین چې کوم نه ګرځي را ګرځي او بس چوغلې خلق ته کې یو دبل مناع دای پینځم چې کوم نه وایي کې خوې الله کار دی مناع للخير او منع کول کې خیر لره چا ته خیر نه رسي معتد او ظالم دی اعتداء د حد نه تجاوز ته ویل اثیم او ګناهګار دی عتل او بدخویه دی عتل بدخویه بعد ذلك زنيم او رسل ددينا بیا لا دال ولد الزنا هم دي د زنا پیداوار دي ان کان ذا مال وبنين د دې وجه نه صرف چې د خاوند مال دي او د زامنو دي نو ولا تطيع د داسې سړي چې کوم نه وایي چې ملګرتیا وي طاعت مکو زما حبيبا صرف د دې وجه نه لئن کان ذا مال وبنين د تعلیم شو د لا تطيع د بارا د دې وجه نه چې کوم نه وایي چې صرف د ملګرتیا او اطاعت په خلق کې چې د مال او د زامنو خاوند دی اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين هر کله چې اول وسلې شي په باندې آیاتونه زمونږ دی وایي اساطير الاولين دا په ډول منو خلقو کې سي نو ولې دې نو دی لاړ شو خپل مور ته وایي مورې په دې آیاتونو کې چې الله زموږ څومره صفات کوم بیان کړی دي نو دا ټول په ټوله په ما کې شته خو د یوې خبر د دې یوې خبرې پته راته نشته دی چې زه رښتیا د خپل پلار نه پیدا او زمین یم ولد الزنا یم نو مور ورته وي او زویا ستا پلار چې کوم دی نو وایي چې د هغه مردانګي نه وه نو د هغه یو غلام ما د هغه نه خپل خواهش پوره کړی او ته د هغه نه پیدا شوی د دې وجې نه چې کوم دی نو وایي چې ته د خپل پلار نه یې پیدا الله فرمایي سنسیمه علی الخرطوم زرد چې داغ به ولګو مونږه ټکور به ورکړو مونږه دلره علی الخرطوم د ده په دې شونډ باندې وسم چاته ویل کېږي وسم دا چې کوم دی نو داغ لګولو ته ویل کېږي تاسو پوه شئ په خبره باندې که نو دا نښې لګولو ته ویل کېږي پخوا به چې کوم دی نو وایي وسم او وشم وشم چې کوم دی نو وایي که دا چې زنانه په رنجو باندې خپل چې کوم دی نو وایي کې جسم کې داغونه ولګوي نن سبا په دې جدید ماشینانو باندې لګي ټیټوس ورته ویل کېږي پخوا به زنانو خال لګاو خال په زنه به یې لګاو په اننګي به یې لګاو په تندي به یې لګاو نارینه پکې بعضې چې کوم دی نو دا به هغې به لګول دې ته وشم ویل کېږي یو دی وسم دا داغ چې ولګي اکثر په تاسو خیال کړي که نه دا څاروي چې نو په دې باندې خلک چې کوم دی نو تود سیخ کېږي یا به دې کوناټي ورله کېږدي یا ورله په دې غوږ کېږدي یا ورله په یو بل ځای باندې کېږدي دې ته وسم ویل کېږي الله فرمایي سنسیمه ضرب چې مونږ به دا ولګو په ده باندې علی الخرطوم په شونډ د ده باندې انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنة مونږ ازمیېلي دي دوی لکه څرنګه چې مونږ ازمیېلي دي هغه خاوندان د جنت اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین خاوندان د یو باغ جنت نه په دې ځای کې مراد یو باغ دی نو دا په صنعا کې په یمن کې یو باغ و د عیسی علیه نو چې پلار یې کله مړ شو نو دی بچو یې وویل یاره د فقراو مساکینو ته د ورکړې څه ضرورت دی ټول په ټول یې ولې ځان نه سنبالو تاسو پوه شئ په خبره باندې نو قسمونه یې وخوړل چې یاره سهار به چې کوم دی نو
زوها والمنصدرون صلاة وقرأ عليك ولي جبري يوم پټنشي تبکه ګورې صدقه هم دی پټیږي را پټیږي ستاسو قسمی چې زی برا سره نو ټول یو بل قسمونه او صاحب الله له یو ځای زوها د خپل پټی ته وځو د خپل فصل پسې وځو او ان شاء الله وسره ونه اوس چې کله میلاد نو الله رب العالمین د دې پښپښ په دې فصل باندې کوم نه وایي چې عذاب راوستل دې ته خلافت نشته سار اوس یو کس په وختي را پاسې دلې الکه څوک کوم را پاسې کیو دې بزان ته کړای پټې موږ دې ته پاندیوالې کې خلک څه وایي ها وې زما را پاسه مدا سو دې رامشه الله فرمایي بعلمه واقع ولا الله ذکر کړل فطاف عليها طائف من ربك یو کس په کوم نه راځي وګرځي سار دې ته هم نه موږ دې را پاسې چا لو رجوع نو الله رب العالمین فرمایي بل طرف ته دې خبر نه دی چې تاسو هغه پټه او تاسو هغه فصل هغه په دې شوه د شپې په الله داسې ګرمه سیده را لزولې را چې هغه سوي سکورې پروت دی دا پشان دی نو دوی په دې سحر کې یو بل ته اوازونه کوي چې اې را پاسې شاباس ان يقولوا على حرثكم ان كنتم صارمين لكم ولولا اراده بي نو شابه وختي را پاسې چې زو کنه الله فرمایي دی روان شو او ویچاره کې د خپونه کشاره مو باسي خان خبره هم دې په تیزه تیزه نه کوي ها ولی اسنه چې دا فقیران مسکینان را نه خبر شي چې نن چې کم دینو د دې ګل خانانو دغه لو دې او راشه لا شي ورپسې چې موږ له دې نفس صدقه ما راکړه چې څوک در باندې ګوري خبر نشي ښا او څه په خبره باندې نو په عربو کې به شوم سره هغه وو چې هغه په کله خپل غوا به وشلا یا ګډه بيزه به وشلا ناغه به د دې داتې چې کوم نه شول کوي نو بار به سو فقیر مسكين و نو خپل ورته وردان راځي او په خپل کې به چې کوم نه دا د قشان شوبه لوخه وی کشاره بډیر نه کوي څوک درنه وره خبر نشي ښا نفن ته نقوهم يتخافتون پټه پټه باندې څنګه نه سره او خپل منځ کې الله يدخلنا اليوم عليكم مسكين الکه ګورې نن ورځ د پټی د کوم نه څوک سوالګر راځل نه نشي ښا الله فرمایي وعلى حرب قادرين او بس دې چې کوم نه وایي کې دا په خپل منصوبه کې کامیاب شو یعنی څوک فقیر مسكين دې خبر نشو لا ورسېدل ولا خپل فصل دی او هو فصل کو زموږه هلاک شوی دی تباه شوی دی وخت ورسره احساس او اندازه وشو چې زموږه پلان به کومه صدقه کوله کنه دغه لار دې ټیک وخه او دا موږ چې کوم بخل شروع کو دا لار د تاوان چې کوم نه وایي کلار الله رب العالمین فرمایي ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه هم ازمير بي لك سرني چې موږ ازمير هغه باغ والا اس اقسموا هغه وخت چې قسم وکړل لا يسرمنها مصبحين صرم قطع تويل بخام قضيب کټیل کې فصل لره دی باغ لره مصبحين په حال پوند دي چې دې سبا کوونکی ولا يستثنون او دې په خپل خبره کې ان شاء الله ونه استثناء ونه ان شاء الله استثناء ده ولا يستثنون اي دي داونه ویجی ان شاء الله فطاف عليها طائف من ربك نو وګرځیدلو په دې باغ باندې طائف من ربك يوور چورلیدون کې د جانب درفستانه چې تاسو ته نو چورلیدو په ماس کې دا ټول اوس وځول وهم نائمون دي په ورته دي نو فاصبحت كالسريم دا باغ وګرځیدلو په شان د رسسیس د هغه چې کوم نه وایي کې سریم کټ کړي شوی او ریزه شوی تاسو ته ما وختي په صرم چاته ویل کې قطع ته ویل کې لا يسرمنا فاصبحت كالسريم دا چې دغه چې دا ریزه شوی او ریزه شوی وي فتنادوا مصبحين دي اوازونه وکړل په دې وخت کې چې سبا کوونکو یو بل خو برا پاسو ان يبدو على حرثكم چې علي شابي سبا کې چې کوم نه په خپل فصل باندې کوم تم صارمین کو چې تاسو د الله اراده مو وي او خامخا لولا زي نفنطلقوا نديلان لهم يتخافتون او دوی چې کوم نه وایي کې پټول یې کول یعنی خپل ځان او خپل للی چې کوم نه پټول د فقراو د مساکینو چې څوک په ښکارو باندې کوون شي مخلق روانو الله يدخلنها اليوم عليكم مسكين چې داخل دي نشي خامخا د باغ ته نن ورځې پتا سو باندې څوک غریب وغدوا على حرب قادرين او سبا کړلو على حرب على منع للفقراء د دې فقراو په منع کولو کې
نو قادرین علیه دی په دې باندې قادر شو بس کامیاب شو په خپل منصوبه کې مسکین خو خبر نشو فلما راوها هر کله چې دی ولیدل دا باغ خپل نو قالوا وای انا لضالون بشک موږ غوړې بلاریو بل نحن محرومون بلکې موږ خو محروم شو بل نحن محرومون عن ثمرة هذه الجنة د دې باغ د دې میوې نه خو بالکل محروم شو تباه شو قال اوسطهم نوویل اوسطهم افضلهم خير الامور اوسطها اوسط په معنا د افضل سره نو قال اوسطهم قال افضلهم په دې چې کوم ورو هغه الم اقول لكم ما تاسو ته نووي لولا تسبحون تاسو چې کوم نه وایي چې الله رب العالمین لولا تسبحون الله تاسو د الله رب العالمین تسبیح ولې نه وایي دا هغه پاکي هم بیان کړی و قالوا لي سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون بعضی باندې راوړل شو ملامت کول یو به ویلاتا بل به ویلاتا یو به تابع چې غریبانان به نه خبرو بل به تابع چې غریبانان ته نه خبرو نو قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين دی ویل اے هلاکت زمونږ بشک مونږه انا كنا طاغين مونږه خو سرکشي کړه عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها قریب چې رب زمونږه بدل کی مونږه لرا بهتر د دینه ان الى ربنا راغبون بشک مونږ خپل رب طرف ته رغبت کوونکي بس اوس نور توبه خدایا بیا کو دا باغ ولا راوډو کو کنه ستا تسبیح به دوارو غریبانان ورته پریږدو كذلك العذاب والعذاب الاخره اکبر دا د دنیا عذاب دی د اخرت هغه عذاب لا ډیر لوی دی لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون يا تاسو تبرداس كتاب دې چې تاسو پکې ذکر کوئ دې خبرو اے کافرانو ان لكم فيه لما تخيرون نو اوس مؤمنانو ته الله رب العالمین چې کوم نه وایي کې الله رب العالمین مخاطب کیږي فرمایي ان لكم بشک تاسو ته پارا اے مسلمانانو فيه پدق اخرت کې لما خامخ اغسن دې تخيرون تختارون چې تاسو به ورکوي ولكم فيها ما تشتهي انفسكم تاسو د مرزي ژوند وي ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه یا تاسو د پاره هغه ايمان یا ان لكم فيه لما تخيرون دلته درجه کوم نه وایي چې مخاطبین دا کفار دي اخا نو دی بوي چې بس جنت ته خو صرف او صرف مونږ زونو او چې په دنیا کې الله سره کړی نو الله ورالهم هغه سره کړی نو الله فرمایي دا بس تاسو په مرزي باندې کې ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغه یا تاسو د پاره قسمونه دي په مونږ باندې بالغه رسیدونکي مضبوطو الى يوم القيامه تر ورځې د قیامت پورې نو دا جواب چې کوم نه وایي کې دا غېده چې ان لكم لما تحكمون نو بس تاسو به مقصي چې تاسو فیصله کوئ دا بس تاسو په اختیار باندې چلیږي سلهم ايهم بذلك زعيم نو تاسو ترنو کا کوم یو د دې په خبره باندې ذمہ وار دی او کفیل دی تاسو پر پدې سوچ ذمہ وار شته چې تاسو وايي چې دنیا کې راځي دا کړی دا آخرت کې برابر راځي ام لهم شرکاء یا د دې سره څوک شریکان شته فلیاتو بشرکائهم نو خامخارات دې دې په شریکانو خپل باندې انکار صادقین او دې رښتونی یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون فهذا ورځ باندې یکشف عن ساق نو کشف عن الساق د پندونه د کپړه چې کوم نه وایي چې راپورته کولو دا کنایه د شدت نه چې کله څوک د سختۍ سره او تکلیف سره مخامخ کیږي نو موږ ولکه بډې ورته ووالي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نو دی ول شدت او تکلیف سره چې کوم نه وایي چې مخامخ کیږي الله ورته بډې وایي معنا دا چې د دوی عذاب ته الله رب العالمین متوجي شي ويدعون الى السجود او دی برابر لیکيږي سجده ته د قیامت په ورځ باندې فلا يستطيعون السجده نو دی مسافت د سجدې نه لري خاشعه ابصارهم نو ټیټ به یو ذلیل به ابصارهم سترګې د دې ترحقهم ذلت او پټکړې به دوی له ذلت ترحقهم رهب چې کوم نه وایي کې تغشاهم ذلت بس دی باندې ولا پاسه شوی وي چې کوم نه وایي کې ذلت او تکیدون کې د پاسه کیدون کې او منه الصبي المراهق وقد كانوا يدعون الى السجود وتحقيق سرودي چې دی برابر لري کې د دنیا کې سجدو طرف ته هم سالمون او دی روغ رمضو هغه وخت کې نه کول اوس کول الله د املا چې کوم نه دا بدل پښان دي تخته کی فذرني بريد وما را وما هذا تعالى لا يكذب بهذا الحديث التكذيب بالذي خبري في القران سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من بدرجه دي چې کوم نه کوی کی راغوزو دا هغه ځای چې دې په پتا هم نه لګي نو ما ته وګورئ
د دې د عمر چې کوم دی نو الله فرمایي دا به موږ درجه په درجه باندې راکوزو. نو شباب دی، نو شباب نه به وروستو 40 کلن شي، نو 40 کلن نه به وروستو 50 کلن شي، قلاره قلاره به دغه شانتې ښکته راکوزېږي، په خپله به دا ټمپریچر وغورځېږي او دا زور به چې کوم دی نو ګویا کې ویلي شي. نو املي لهم ان کیدي متین، او موږ مهلت ورکوو دوی ته، او بېشکه تدبیر زما ډېر محکم دی. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا ته سوال کوي د دوی نه د دیاړۍ، نو فهم من مغرم، دوی د هغې تاوان نه مثقلون درانه کړي شوي دي. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا د دوی سره غیب کتاب دی نو دوی د هغې نه لیکل کوي. فاصبر لحکم ربک، نو صبر کوه د حکم د رب خپل لپاره. ولا تکن کصاحب الحوت یوم اذ ضاع، په شان د هغې ملګري د مئی، مراد نه یونس علیه السلام صاحب الحوت. اذ نادى، په هغه وخت چې د آواز وکړو، ونادى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وهو مکظوم، او دې ډک شوی و د غوسې نه د خپل عمل باندې چې کنه وایي کې د پیمان او غوسه و. لولا ان تداركه نعمه من ربه، کو چرته نوې مندلې دلرا د یونس علیه السلام لرا نعمت من ربه، نعمت د جانب در خپلنا، نو خو د الله احسان او رحمت په د باندې نوې راغلی. تدارکه دارکه، نو فرمایي لنبذ بالعراء، نو دی به غورځولی شوی په صحرا کې، عراء خالي میدان، دی به په خالي میدان کې د مئی چې کوم دی نو ګویا کې غورځولی و، خو وروسته به الله رب العالمین د ده لپاره اسباب نو برابر کړي. وهو مذموم، او دی به ډېر بدحاله و، دی به چې کوم دی نو څه و، دی به ډېر بدحاله و، خو الله د رحم وکړو نو بس هلته ورله الله اسباب برابر کړل د دوباره ژوند. نو فاجتباه ربه، نو بس غوره کړلو ده لره رب د ده بالبراءة، په دقې چې کوم دی نو ګویا کې د دقې څیز نه په نجات باندې تکلیف نه. فجعله من الصالحین، وګرځو الله رب العالمین د صالحینو نه. وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، او کو چېرته قریبه ده دغه کافران لیزلقونک بابصارهم، چې خامخا دوی چې کوم دی نو ګویا کې وښویي تا په هغې خپلو نظرونو باندې، د دوی چې کوم دی نو ګویا کې تا ته ناست دي او کوشش داسې کوي چې د نظر په ذریعه باندې تا چې کوم دی نو ګویا کې نظر در باندې ورواچي، ځکه نظر خو ډېر خطرناک شیز دی، کله کله ورسره انسان مړ کېږي هم. الله رب العالمین فرمایي چې دا کافران د دوی خو کوشش دا دی چې دوی تا په دې خپل نظرونو باندې چې کوم دی نو ګویا کې وښویي هلاک طرف ته. لما سمعوا الذکر، هر کله چې دوی واوري قرآن لره، ته چې کله قرآن کریم تلاوت کې تاسو به ورته ګورئ، تا د نظره ګورو کوشش کوي. ویقولون، وایي انه لمجنون، دا نبي علیه السلام چې دی دا مجنون دی. وما هو الا ذکر للعالمین، او نه دی دا مګر نصیحت د عالمینو دپاره. دا آیت کریمه وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، حضرت حسن بصري صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا چې کوم دی نو ګویا کې د نظر د اثر ختمولو لپاره څه دی، دا یو ډېره مؤثره وظیفه ده، او په چا باندې چې د چا نظر لګېدلی وي که نه نو هغه دا وظیفه ده لیکي. بسم الله الرحمن الرحیم، دا سوره حاقه په اعتبار د ترتیب د مصحف سره 69 نمبر سورت دی، په اعتبار د ترتیب د نزول سره دا 38 نمبر سورت دی. مخکې سورت کې په هغې کې چې کوم دی نو ګویا کې هغه هم مکي و، توحید رسالت نه پکې بحث او مذمت د کفارو پکې شوی، او په دې کې هم مذمت د کفارو شوی دی. مخکې صورت کې هم د قیامت هولناکې واقعې راغلې وي، او په دې صورت کې هم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، د هغه ځای نه چې کوم دی نو بحث شروع شو د چا د قیامت په باره کې. نو فرمایي الحاقة، هغه حق کېدونکي او ثابتېدونکي، نو هغه چې کوم دی نو ګویا کې قیامت چې هغه به ثابتېږي، التي يحق فيها ما انكر، يحق فيها ما انكر من البعث، چې په دې کې چې د کومو خلکو د بعث نه انکار کړو نو دا به ورته ثابت کړي په خپله باندې. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو فرمایي الحاقة، هغه ثابتونکي، ما الحاقة، او څه شی دی چې کوم دی نو ګویا کې هغه ثابتونکي قیامت لره، یا هغه ثابته شوې. ما الحاقة، څه شی دی او هغه ثابته شوې. وما ادراک ما الحاقة، او څه خبر درکړی تعالی چې څه شی دی هغه ثابته شوې. کذبت ثمود وعاد بالقارعة، تکذیب کړی ثمودیان او عادیان بالقارعة، په چا باندې؟ په هغه قیامت باندې چې هغه قارعه ده. نو قیامت ته قارعه ویلی شوی دی، د قرع نه دی، قرعه ټکولو ته ویل کېږي.
قارعه چې هغه به میده کوونکي به یو ټکوونکي به وي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو فاما ثمود پس هر چې سمودیانو فاهلکوا بالطاغیة دوی هلاک کړي شوي بالطاغیة په هغې چغه باندې کومه چغه چې د حد نه سوا وتونکې وه. طغیان چا ته ویل کېږي؟ د حد نه تجاوز کولو ته ویل کېږي. الصیحة المجاوزة للحد هغه چغه کومې چې تجاوز کړی و د هغې حد اعتدال نه. واما عاد او هر چې عادیانو فاهلکوا بريح دي هلاک کړي شوي په هغه سیلۍ باندې صرصر تیز آواز والا سخته یخه سیلۍ وه. صرصر تاسو ویلي دي. عاتیة عتو بعد ذلك زمین. عاتیه عتو په معنا چې کوم دی نو د سرکشۍ سره. عاتیة د حد نه وتونکي. نو فرمایي شاباس سخرها علیهم 7 لیال مقرر کړي و الله رب العالمین دغه سیلۍ په دوی باندې وشپې و 8 ایام او 8 ورځې پرلپسې. وشپې او 8 ورځې پرلپسې په دې چې کوم دی نو عادیانو باندې هغه یخه او تیزه سیلۍ چې کوم دی نو ګویا کې دا په دې باندې الوتله. حسوما فترى القوم فيها صرعا. حسوما دا چې کوم دی نو ګویا کې حسوما په معنا د متتابعان سره یا حسوم د حسم نه دی. حسم په معنا چې کوم دی نو ګویا کې د داغ لګولو سره ویلي راځي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو معنا دا حسوما په دوی باندې داغ لګونکي وه سوځونکي وه دوی لره. فترى القوم فيها صرعا نو ته به وینې ای حبیب قوم فيها په دقه کې صرعا پړمخې كأنهم اعجاز نخل. دا عادیان پکې داسې پړمخې پراته وو لکه چې وو د اعجاز نخل تنې د هغې کجورې خاویة پرېوتونکي چې کومه کجوره دا چې کوم دی نو پرېوځي او څه ورځې پرې تېرې شي نو دا خو لویه تنۍ که نه. نو دا عادیانو په جسم کې د دې کجورو د تنو په شانتې دغه شانتې پړمخې پراته وو. فهل ترى لهم من باقیة آیه ته ای حبیب د دوی لپاره من باقیة من نفس باقیة څه یو نفس باقي دا تا ته په دې کې ښکارېږي. اوس پکې څوک پاتې شته دی. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة او راتلل کړي فرعون ومن قبله او څوک چې د ده نه مخکې وو والمؤتفكات او دقه رنګې هغه یو بل سره متصل کړي بالخاطئة په هغې خطا کار باندې راتلل کړي چې هغه کفر دی. بالخاطئة من العمل. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو فعصوا رسول ربهم نو دوی نافرماني کړې وه د هغې استازي د رب د دوی. فاخذهم نیسلې و دوی لره اخذة رابیة په هغې پکړ سره. رابیة ربا په معنا چې کوم دی نو ګویا کې د سیواوالي سره راځي. نو ډېر زیات پکړو. اخذة رابیة د حد نه سیوا چې کوم دی نو ګویا کې زیات پکړو. د دې وجې نه ربا ته ربا ولې ویل کېږي؟ ځکه دا سیواوالی کول دي په هغې اصل شی باندې په هغه رأس المال باندې. انا لما طغى الماء مونږ چې یو هر کله چې سرکشي وکړله او تجاوز وکړل د اوبو دا اوبه چې کله د خپل حد نه سیوا شولې د اسمان اوبه هم او د ځمکې اوبه هم. نو الله رب العالمین فرمایي حملناکم فی الجاریة نو مونږ بار کړی وو تاسو لره ای آل نور فی الجاریة په هغه کښتۍ کې لنجعلها لكم تذکرة د دې لپاره چې مونږ وګرځو دا کښتۍ ستاسو لپاره نصیحت. دا معجزه ده الله. وتعيها اذن واعيه او یاد کې دې لره هغه غوږونه چې هغه یادونکي دي. نو چې کوم غوږونه هغه د الله دا معجزات دا چې کوم دی نو ګویا کې یادولی شي نو چې کم از کم هغوی ته بیا وروسته دا وریاد وي چې موږ له الله په سفینې نوح کې نجات راکړی و او د دې چې کوم دی نو ګویا کې خبرې قدرداني دا ورته یادوي. نو فاذا نفخ فی الصور وعي چا ته ویل کېږي؟ دا حفاظت ته ویل کېږي. رب مبلغ اوعى من سامع. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو تعيها اذن واعيه. شاباس فرمایي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة پس هر کله چې پوکې ووهلې شي په شپېلۍ کې هغه پوکې یو. وحملت الارض والجبال او بار کړلی شي ځمکه او غرونه فدکتا دکة واحدة نو دا میده کړلی شي په هغه میده کېدلو یو سره. دا چې کوم دی نو ګویا کې میده کړلی شي. او فیومئذ وقعت الواقعة نو په دقه ورځ باندې به واقع شي واقعه او قیامت. وانشقت السماء وبجوي اسمان فهي يومئذ واهیة نو دا اسمان به په دقه ورځ باندې واهیة دا به ضعیف وي دا به کمزورې وي. واهیة ضعیفة. والملك على ارجائها او فرشتې به على ارجائها دا به په جوانبو د دقې اسمان باندې ولاړې وي. د دې په اطرافو باندې على ارجائها على جوانبها واطرافها على ارجائها على اطرافها. ويحمل عرش ربك فوقهم
او بارکی با عرش طرف ستالرا پاس تدق فرشتون یومئذ پدق ورز باندې ثمانیتون ات فرشتي ثمانیتون من الملائکه نو اتو فرشتو بل الله دا عرش کم دین په وګو باندې راخستې وي یومئذ تعرضون پدق ورز باندې با تاسو پیش کولې شي د الله په حضور کې تعرضون فی حضرت الله تاسو به د الله په حضور کې پیش کولې شي لا تخفى منکم خافیه نبشی نب پټیږي منکم تاسو نه خافیه ای نفس خافیه یو نفس پټیږي وسوق پټیدل غواړي نو د الله نه پټیدل نشي فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هذا سوچ کتاب ورته خپل عمل نامه ورته په خلاص ورکړل شو لوایبا ها مقرؤ کتابیه دا اونی سي دا اونی سي اقرؤوا کتابیه دا قل ولي اغفل عمل نامه اني ظننت اني ملاق حسابیه نو دی بوای خان دا انسان بوای چې ما ګمان کولو چې بشک ز ملاویدون کې ما هغه حساب کتاب زما سره نو هو فی عیشه راضیه نو دا مؤمن دی وایي چې ما ته پته و چې ما سره به زما حساب کتاب کیږي الله فرمایي فهو فی عیشه ندا اصحاب الیمین دا مؤمن دی وایي په هغه ژوند کې راضیه چې دی به خوشاله وي رضا کون کې وي وفي جنة عالية باغ جنة تجارة بلند قطوفها دانية قطوفها ثمارها داغیلا میوي دانیه دا بډیری نږدې وي نو طالب جان چې په ملاس ته باندې مرا شو کول غواړي نو الله به ورته داونه را نږدې کی چې دا ډېر ناراض دی پرې دا وداونه ورته را نږدې کا کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم خوري او سکي هنيئا مزیدار بما اسلفتم په سبب د هغه اعمال سره کوم چې تاسو تیر کړی دي فی الايام الخاليه فی الايام الماضيه فاغتیر ورځو کې ها یعنی د دنیا چې تاسو کوم اعمال صالحه راوړي دي دا په برکت سره خوري او سکي او مزه کوي واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه افسوس دې مال را ما ته اړه ما دا عمل نامه را کړی شوی نه وي ولم ادري ما حسابيه او ولم ادري ما حسابيه او ما ته خدا پته نه وا چې سبې حساب زما زه خو پدې نه پوهیدم دا په زما یقین نو چې زما سره حساب کتاب کیږي ګوره دا کافر به الته اعتراف وکړي ها یا لیتها كانت القاضيه اے افسوس د قمر كانت القاضيه دا د شي فیصله کوونکې ما باندې یاره مسمار کراشي سړی تاسو کو سخت او تکلیف یما نو لکه څنګه چې په دنیا کې په مرګ باندې کوم دینه ما نجات غنلو دی وو چې اوس په دلته په مرګ باندې راته نجات ملاو شنو ما اغنا عني ماليه نو فائدہ را نکړل ما ته دفع نکړل زمانہ ماليه زما مال دا دغه چې کوم دینه وایي چې زما مال زمانہ د الله عذاب دفع نکو هلك عني سلطانيه نو ضایع شو او غایب شو زمانہ هلاک شو زمانہ سلطانيه حکومت زما خذوه فغلوه بنسي دلرا فغلوه او اتکړی بندي کوي کړه بندي کوي اتکړی ورته ورواچوي زنجیر بندي کوي زنجیرونه ورته ورواچوي الله رب العالمین بدا حکم وکي نو فرمایي ثم الجحيم صلوه نو بیا دوزخ ته ورتاو کوي صلوه دې کوم دی نو وایي چې دوزخ ته ورتاو کوي ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه بیا په هغه زنجیر کې ذرعها 70 ذراعا چې غزونه د هغه یعنی پلان د هغه 70 ذراعا هغه وګزده چې کوم دی نو وایي چې دا هغه پلان دي یا دا هغه وګد دي نو فاسلكوه نو دې په ورنه د باسي په دغه زنجیرونو کې ښا زنجیرونه ته تاو را تاو کې دې په دې زنجیرونو کې ورنه نه باسي انه كان لا يؤمن بالله العظيم او بشکل ایمان درول په هغه الله باندې غلو دی ولا يحض على طعام المسكين او د تیزی بین ورکولا فعلى طعام المسكين نور خلق لا ترغيب بين ولا يحض او ترغیب بین ورکو تیزی بین ورکولا على طعام المسكين فطعام د غریب باندې فليس له اليوم ها هنا حميم ننبغي د لپاره نن ورځي پدې ځای کې حمیم سوق دوست سوق ملګری بدلنی ګرم جوشه دوست ښا ولا طعام او نخراج الا من غسلين مگر بچانا د هغه چې کوم نه وایي کې غساله اهل النار غسلين بس چې هغه په کوم ابو باندې دا غینه کوم ابو لاندې را اوسه سیدلې ویني دي زوی دي
بول براز دی هغه ته غسلین ویل کیږي ها نو هغه غسلین دا به د خوراک وي لا ياكله الا الخاطئون مخرج لنا مگر خطاکار فلا اقسم بما تبصرون لام زائد دی زه قسم خورم په هغه سبا چې تاسو یې نه او ما لا تبصرون او هغه چې تاسو یې نه انه لقول رسول کریم وما هو او دا قران کریم د قول شاعر قول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل او په دې نبی عليه السلام د ځان نه جوړ کړل بعضې خبرې نو دا اخذنا منه باليمين نو خامخا موږ په کړ کړو د نبی عليه السلام په خلاف باندې موږ په دې سزا ورکړو ثم لقطعنا منه الودين نو بیا په کړ کړو موږ دغه الودين هغه د زړه راګو الله فرمایي تکبر ورلا کټ کړو فما منكم من احد عنه حاجزين نو نبو استاسو یو کس دغه حاجزين مانعين من عذاب الله دا الله دا عذاب نه منع کوونکی دی به زمونه چا خلاص کړو الله فرمایي وانه لتذكرة للمتقين او دا قران کریم نصيحت دې للمتقين دا قال وان لنعلم ان منكم مكذبين او بشک موږ پیژنو چې بشک پتا شي کې بعضي مکذبین او انه لحسرة على الكافرين او دا حسرت دې مکافرانو باندې یعنی دا القران حجة لك او عليك وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم دا نور سورتونه خو لږ آسان دي نو تاسو وایئ چې وایي زر زر ووایو ښه زما مشرانې مصیبات خامخا نن ټول بسم الله الرحمن الرحیم سورة المعارج په ترتیب د مصحف سره 70 نمبر په ترتیب د نزول سره 240 نمبر سورت دی نضر ابن حارثه هغه بار راوي چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء الله رب العالمین چې کوم دنه وایي دا آیاتونه دا نازل کړو بسم الله الرحمن الرحیم ما قبل سره مناسبت واضح ده ما قبل کې الله رب العالمین الحاقه ما الحاقه هغه چې کوم دنه وایي کې د قیامت وقوع او د دې ثبوت دا الله ذکر کو او په دې سورۃ المعارج کې الله احوال د قیامت کو ذکر کینو فرمایي سأل سائل نسوال کړي یو سوال غوي سوال کوونکی نظر ابن حارث بعذاب عذاب باندې واقع جار واقع کیدونکې دی د سوال کړي دی کنه للکافرین او واقع للکافرین او دا واقع کیدونکې دی د کافرانو لپاره ليس له دافع نبوي د دې لپاره دفع کوونکې من الله د الله نه ذل معارج او دا چې کوم نه وایي کې هغه الله چې هغه ذل معارج دی الله رب العالمین ته د خطو لارې دی او پوړې دي إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تاسو پوښتنه په خبره باندې کړه نو الله ته د خطو لارې دا دین حق او احکام د شریعت د اولي کې ښه ذل معارج نه مراد سیړې او پوړې دي نو الله ته د خطو لار الله ته د رسیدلو لار هغه دین حق او احکام شرعیه دا ورته تاسو اولي کې ښه نو الله ذل معارج دی تعرج الملائكة والروح خيج فرشتي أو روح إليه الله رب العالمين تا دا جبريل أمين في يوم فآغ ورس كان مقداره 50,000 سنة جيو بمقدار دا حقيق بنزور سرکالا آغا ورس دا قیامت تخا نو پا ورس دا قیامت باندې ودا فرشتي أو دا روح دا چکم دینا ہوئے کی الله رب العالمين تا دا انسانان دا اعمال دا پیشکی دا ورد خیجی خان نو دا قیامت ورس یو ځای کې زر کاله ذکر شوی دا او په دې بل ځای کې 50 زره کاله ذکر شوی دا او د مؤمن د لپاره چې کوم نه وایي کې دا به د 2 رکعاتو موس په مقدار باندې الله رب العالمین تیری نو دا به د انسان د خپل ټینشن په اعتبار سره وي چې بچا باندې څومره تکلیف دی دومره وکړه وخت وګديږي تاسو په خبره باندې فرمایي فاصبر صبرا جميلا صبر كواغ صبر بهتر انهم يرونه بعيد بشك لا كافرا كيني دلرا دا عذاب لري ونراه قريبا الله فرمای زینهم نزدې یوم تكون السماء كالمهل فاغ ورزقهم بشي اسمان كالمهل دا ویلشي بشانت د سيسيدو د كالمهل د تامبه د ویلشي تامبه دا ویلشي وتكون الجبال او شبهنا كالعهن بشانت د بندت شوی چې کوم نه الوتون کی وړي عهن چاته ویل کی دا کوم وړي دلته په دې لري چاته په دې ډېر کې زاړه معلوم چې کوم نه وایي چې دا کله دا لبي کنه دا پستې نرمي جدا کیږي د یو بل نه دا معلوم کله کله چې یو بل سره پیوځ شي کنه دا په خاخل کو ډېر کول نو په دې کې با د دې معلوم دا یو ذره کوم نه دا په دې هوا کې د شان ها
الوتلا الله فرمایي چې دا غرونه به زه د ګرندل شوي مالوچو په شان په هوا کې والوزومه وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما او تپوس باندې کوي یو دوست بل دوست په باره کې یوسرونهم نو الله رب العالمین فرمایي نو دیبا اخولی شي یو بلتا بخد لري نه اخولی شي ها هغه ربنا کې دوست او دیبا او پیژني تاسو په خبره باندې کړه خو یو بلتا بل کتل په موډ کې چې یو بل سفارش کوي د یو بل چې کوم نه وایي کې دا وینه تاسو پښتنه وکړي ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم یو بلتا اخولی شي يود المجرم لا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه نو غواړي با مجرم کافر کو چرته د بدله ورکولې شوی د عذاب د دغه ورځې نه دی بلیه پچا باندې په خپل ځامنو باندې وصاحبته واخيه او په بیبي خپل باندې او پرونو خپل باندې اوس ګوره د مور او پلار سره د ډېر نږدې خو په مور او پلار باندې د بدري سوچ نه کوي ما ته ګوره دا ولې زکا د سخت په وخت مور او پلار خو ضعیفان وي هغه بډاګان وي هغه څوک چې کوم نه وایي چې چا سخت نه مخامخ کوي هغه وخت کې څوک چاته आवाज کوي بیبي ته आवाज کوي بچو ته आवाज کوي ورونو ته आवाज کوي تاسو په خبره باندې نو د سخت په وخت کې ورته کوم نه وایي چې دوی سړي دی ورته یادي خو بل طرف ته الله فرمایي یوم یفر المرء من اخيه وامه وابيه ذکرور عموما ضرور نشي کوم نه مطالبه د امداد کوي خو شته خبره باندې کنه نو بس دی وکړه تر کې اسنه زمانه سره مطالبه ونه کی او البته د مور او اولاد نه مطالبه کوي تاسو پوښتنه په خبره باندې کنه د دې وجه نه دی د مور نه کومند شي او د پلان نه کومند شي نو په دې ډول آیتونو کې دا فرق دا تاسو په پیژنې نه فرمایي یو د المجرم ولا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته او فصيله د قبيله فصيله په معنا څه سره د قبيله سره هم د دې چې کوم نه وایي کې قبيله نو شعب او قبيله دا لوی ته وایي چې لوی قبيله ته وایي او فصیله بیا وړو ته وایي چې لکه مثلا موږ یو سبزیو په یو سبزو کې مثلا موږ اشیزي نو دا یو سبزی په قبيله واخلو او دا اشیزي په فصیله واخلو تاسو په دې او دا حارث په کې غلیزي نو دا قبيله او فصيله باندې دا فرق دی نو فرمایو فصيلته التي تقويه او قبيله د هغه چې د لزي ورکی ومن في الارض جميعا او هغه څوک چې بزمکه کې ټول دیو چې دا ټول پټوله کې قربان کړل خو د الله د عذاب نه میزان بچ کړل ثم ينجيه چې بیا نجات به امي کله هر بیس داسې نه انها لذا بشکل غور دا لمبو ولا ده دا لمبي وهي انها لذا دا چې کوم نه وایي چې هغه لمبو ولا ور ده نزاعه للشوا او کوګون کې ده للشوا سرمن لرا شوا چې کوم نه وایي چې دا دغه ته وایي کېږي د سر سرمن ته وایي کېږي تاسو پوښتنه په خبره باندې نو په دې ور باندې به انسان د سر د طرف نه سرمن استل شروع شي نزاعه والنازعات غرقا يشيد رايستون كيخا تدعو من أدبر وتولى نزاد دوزخ تدعو رب للبي من أرأغتات أدبر عن الحق الشيء على ولد الحق وتولى أو إعراض كري يتولى عن الإيمان أو ده إيمان ده إعراض كري وجمع أو دار بللبي دا دوزخ أرأغتات من جمع الجمع أي جمع المال جمع كري ده مال فأوعى او به د ځان سره محفوظ کړي د غریبانو حق او د الله حق دې نه دی ور کړی ان الانسان خلق هلوعا بشکل انسان پیدا کړی شوی دی هلوعا به صبر او اذا مسه الشر جزوعا او هر کله چې مسه کې نه تکلیف جزوعا د فریادي دی هم تاسو کوشش جزع او فزع ډیر فریادي دی نو و اذا مسه الخير منوعا او هر کله چې مسه کې نه خیر منوعا نو دې بیا منع کوون کې شي للمال منوعا للمال د خلکو نه بیا چې کوم نه پیسې چې ورسره کله وشي نو بیا غریبانو نه پیسې نه ورکړي زکات نه ورکړي الا المصلين نو دوزخ په دې ټول صفات باندې موصوف خلق ځان درابلي الا المصلين دوزخ منځګزار بشي رابلل الذين هم على صلاتهم دائمون هغه چې هغه خپل مازه باندې همیشه کوي والذين في اموالهم حق معلوم او هغه خپل چې معلوم دي حق معلوم دي للسائل د وختون کې د بار ول محروم او هذا غريب وجهه وقتنا نتي خاف وقول ناس والذين يصدقون بيوم الدين او ده هذا خلق له جديد تصديق في ورځ د قیامت باندې والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ده هذا خلق چې د عذاب درف نه یریدون کی ان
ان عذاب ربهم غیر مأمون او بشک عذاب در رب دوی دا غیر محفوظ دی یعنی دوی ته په حفاظت کې نه دي کې دې شي په دې باندې الله دا عذاب راشي والذین هم لفروجهم حافظون او دا جنتیان څوک چې د دوزخ نه بچ کیږي دا هغه خلک دي چې د خپل شرمګاهونو حفاظت کوونکي وي الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم بدیاننا او یا د خپل وینځو چې کوم نه وایي کې غلامانو نه فانهم غیر ملومین زکدوی ملامت کړي شي نه دي په دې دوارو په حق کې د خپل بیانو او د خپل مملکت ایمانهم په حق کې فمن ابتغى وراء ذلك نو چاچې او مختلف خواهش پورا کول وراء ذلك علاوه د دې دوارو تقونا د بیانو او د قرګي د مملکت ایمانهم نه فرمایي فاولئک هم العادون فاستق خلق تجاوز كون کې والذین هم لاماناتهم او هغه خلک چې هغه د امانات خپل لپاره او عهدهم د وعد خپل لپاره راغون لحاظ کوونکي والذین هم بشهاداتهم او دا هغه خلک چې دوی په خپل گواهو باندې قائمون قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون عزت ورکړل شي فمن الذين كفروا قبلك مهطعين نسشوی دي کافرانو لرا قبلك مهطعين قبلك دې چې کوم نه وایي کې مسرعين قبلك لتكذيبك دې سشوی دي چې ستا طرف ته ستا تکذیب د بار باندې وایي الله فرمایي عن اليمين وعن الشمال عزينا دخي طرفنا او د ګس طرفنا عزينا ډلې ډلې ستانه خي طرف ته ستانه ګس طرف ته تا طرف ته چې کوم نه منډه راوړي او دغه شان چې کوم نه ستاسو تکذیب کوشش کوي آیت ما كل من منهم ان يدخل جنة نعيم آیت تمسا کې هر یو د دوینا چې د داخل کړل شي هغه جنتونو ته جنتونو د نعمتونو ته کله هرگز داسې نه ده دوی دا تمسا کې چې دلته مزید ادب مزید داسې نه ده ان خلقناهم مما يعلمون مونږ پیدا کړی دي دوی د هغه منای نه چې دوی به عالمان دي هغه باریک یو سپک یو ذلیل وګو ما مالیم هغه نه پیدا کړی نو فلا نو دا قسم چې کوم دی نو وایي چې الله رب العالمین علام زائد دی نو فلا اقسم نو پس نا ز قسم خرما برب المشارق والمغارب فرب المشارق والمغارب باندې ان لقادرون على من قدرت لرجو بدی خبر باندې نبدل خيرا منهم چې موږ بدل کو بهتر د دوینا دا موږ هلاک کو دا قوم او د دې په ځای باندې بهتر راولو وما نحن بمسبوقين ام بنيو بمسبوقين بمغلوبين یو صادق وي یو مسبوق وي صادق چې په مقابله کې په منډه کې څوک مخ شي او مسبوق چې هغه څوک وروسته پاتې شي او مقابله بيني نو ما نحن بمسبوقين او موږ نه یو بمغلوبين فذرهم يخوضوا ويلعبوا بريد ودي لرا يخوضوا چې ورننوځي په باطل کې ويلعبوا الوبي په دنیا کې حتی يلاقوا تر دې پورې چې ملاقاتو کی یومهم دورس دوی سره الذي هذا يوعدون چې دوی سره وعده کول شوی دا یوم يخرجون من الاحداث سراعا فهذا ورځ باندې چې براوځي د قبرونو په منډه باندې کانهم الى نسب گویا کې دوی الى نسب هغه نخ خپلتا يوفزون يسرعون دوی هغه ته چې کوم نه گویا کې خپل سکی هغه ته منډه وهي نسب دا چې کوم نه گویا کې په معنا د نشانی دا خلق چې کوم نه گویا کې هغه دې پوری ځای پوری په منډه وخا نو اریو چې کوم نه هغه نه ته ځان رسي الله رب العالمین فرمایي د قیامت تورس باندې بدوی د خپل قبرونو داسې په منډه روان وي لکه په دې دور کې شامل کسان چې نه طرف ته کوم نه وایي په منډه وخیو یو بل نه مخکې چې موږ ورته ځل ورسیږو نصر تاسو پوښتنه یا اله نصب لکه څنګه چې دا کافران د خپل بوتانو د عبادت لپاره چې کوم نه وایي چې په شوق پر بصر منډه راوړي د پرنګ بدوی راځي خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله لوټین په نظرونه د دوی ترهقهم ذله او پټي په دې لاره ذلت ذلک اليوم الذي كانوا يوعدون بشکدا ورس هغه چې دې سره وعده کړی شوی و نو تاسو څنګه وایي یو سورۃ په سی بلو وایو نو بس نیمه ته ورسو بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ نور په ترتیب د مصحف سره 71 نمبر په ترتیب د نزول سره 51 نمبر سورۃ ده ربط د ما قبل سره د سورۃ معارج سره ده چې په هغه کې د مؤمنینو صفات الله رب العالمین ذکر کړي او د کافرانو نو په دې صورت کې الله د نوح علیه السلام ذکر کړي چې هغه چې کوم دینه کوی کې د توحید په باب کې رئیس الموحدین دی ځکه دا هغه د دور نه کفر شروع شوی وو د نوح علیه السلام د دور نه د دې وجه چې کوم دینه کوی کې هغه ذکر الله رب العالمین په دې کې بیان فرمایي
ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك امر لقل نوح عليه الصلاه والسلام فالقوم تبدي خبر بانج ويروا قوم خبر من قبل ان ياتيهم عذاب اليم مخكره جرى شديد عذاب درنا قال دعوا يا قوم زمان اني لكم نذير مبين ان يعبدوا الله واتقوه ويريد الله وأطيعوني أو زمان إن عبدك يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر بشك وعد الله رب العالمين جهر كالراشي تدا بأن مؤخر كي لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا يا رب زمان ما دخل القوم رأوا بدل الدين ساتا ليلا ونهارا تشبيه دورزي فلم يزدهم دعائي إلا فرارا نسيوان الردوي لرا هذه بدل زمان إلا فرارا مگر فتيخ طبان دي جسمر را بلن دول دوی دا تيخ تسيواكي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أو هر کله چې زه راوبلم دوی لره لتغفر لهم چې دوی ته مغفرت وکړي نو جعلوا اصابعهم في آذانهم نو دوی وګرځي غوږونه خپل دوی وګرځي ګوتې خپلې في آذانهم په غوږونو خپلو کې واستغشوا ثيابهم او دوی ځان پټ کړي باندې کپړو خپلو کې د خپل پیغمبر نه خپل مخ پټ کړي واصروا او دوی اصرار وکړي اصرار ټینګار ورته موږ تاسو په پښتو کې وایو اصروا على الكفر واستكبروا او دي تکبروا کی تکبروا استکبار په تکبر کول سره نوح عليه الصلاه والسلام حدیث مبارک کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي دومره به وهلو چې دیو چې کوم نه پرې وته نو بیا به یو کمبل کې راپښ کو په دې هوشي کې او څه به چرته وتا چې د اخلاص په دغه چې به قتل نوح عليه الصلاه والسلام بیا الله تکړه او چست او توانا تندرست الله رب العالمین را پاسول او بیا به دې چې کوم نه دعوت او تبلیغ دا ورته بیا ورکم کله کله به دې ورته مړی باندې زو نوح عليه الصلاه والسلام ورته دعا وکړه اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون خو بالاخر چې نه نیم سو کاله اړې ورله پوښ کو کنه نو بیا چې کوم نه وایي چې وی خدای دې زیات ستړي کړی دعوت قومي له نهارا فرمایي ثم اني دعوتهم جهارا بیا نادي راغلي دي جهارا په زور باندې ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا نو بیا دې دوی لپاره اعلان میکړی په دعوت خپل کې په تبلیغ خپل کې یعنی په زور باندې امر بدلې دي واسررت لهم او په پټوالي باندې ځان له سرګوشي سره په انفرادي چې کوم دنو ملاقاتونو سره باغې سره هم را بدلې دي په خاموشي سره خدای هر یو حرب مې ازمیه ده فقلت ما ورتوي استغفروا ربكم بخشش كبار رب قلنا انه كان غفارا الله رب العالمين بخشش كون كده يرسل السماء عليكم مدرارا جراولي اسمان پتا سبحان مدرارا اغدق بارنا ويمددكم باموال وبنين او امداد کی الله رب العالمین تاسو په مالونو باندې په زامنو باندې ويجعل لكم جنات در استخفاف ثمرات دي برکات دي یو په باران الله ډیر کوي دویم الله رب العالمین دغلا شان خلق له دې باندې چې کوم نه وایي زامن ورکی غریبانو الله په استغفار باندې مالونه ورکی ويجعل لكم جنات او جو ګرځي الله تاسو لپاره باغونه ويجعل لكم انهارا او ګرځي تاسو لپاره نهرونه مالکم لا ترجون الا وقارا سشوي چې تاسو تمن ساتي الله رب العالمین لپاره د عظمت وقار چاته وایي عظمت تويكي لوي دون خوي تويكي دا وقر عليها وفي آذانها وقر وقد خلقكم أطوارا أو الله بيدا كريه تاسو أطوارا تاسو چكم دينو الله رب العالمين فمختلف أحوال بان بيدا كريه أطوارا أحوالا ليو حالة تاسو داو جدا منيو بل حالة بيا چكم دينو بوي كده علاقيشو بيا دا مزغيشو بيا دا مخلقيشو بیا د روح شو بیا وضع د حمل شولا بیا ستاسو عهد طفولیت شو بیا چې کوم دینو بچپن شو بیا لړکپن شو بیا جوانی شو الله فرمایي دا څومره انقلابات ما پتا سره راوستي الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا بچونا الله زما تاسو لپاره ګرځولې ده لتسلكوا منها سبلا فجاجا دي لپاره چې تاسو چلنو کوي په دغه ځمکه کې سبلا باغلا باندې فجاجا واسعه فراخ کې الله دې ښه قال نوح رب انهم عصوني ونوح عليه الصلاه والسلام رب زمان انهم عصوني بشكلنا فرماني زمان کړه وتبعوا تابعداري کړه من دا هغه چې لم يزدهم ماله وولده الا خسارا چې نه سیوا کړی دی لرا
مال د دوی لره او ولد د دوی لره الا خسارت مگر په تاوان باندې. نو دوی د داسې رؤساو چې کوم دی نو ګویا کې ملګرتیا کړې ده چې د دوی مالونه یې وخوړل، د دوی اولادونه یې وخوړل. داسې تمغر بېوقوفه خلک دي، ځانونه یې وخوړول، اولادونه یې وخوړول، مالونه یې وخوړول، هېڅ فایده ورته ورنه کړله. نو فرمایي ومکروا مکرا کبارا، او دوی تدبیر کړی دی په هغې تدبیر د لوی باندې، د دوی تدبیرونه چې کوم دی نو د حق د منع لپاره جوړ کړي. وقالو او ویلي دوی لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا، مه پرېږدوئ د دې نوح علیه السلام په ژبه په خوله باندې آلهتکم خپل خدایان، دا څه تفرین دی ګورئ ښه، ولا تذرن ودا او ود مه پرېږدوئ. دا چې کوم دی نو ګویا کې د یو نارینه په شکل باندې د دوی یو بت و، ولا سواعا د زنانه په شکل باندې یو بت و، ولا یغوث د زمري په شکل باندې یو بت و، ویعوق د اس په شکل باندې یو بت و، ونسر او د باس په شکل باندې یو بت و. وقد اضلوا كثيرا، او دی گمراه کړي دي ډېرو خلق لره. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، مسوا کو ظالمان الا ضلالا، مگر په گمراهۍ سره. مما خطیئاتهم اغرقوا، الله فرمایي بس دا خپل ګناهونو په سبب باندې دوی ډوب شو په اوبو کې. فادخلوا نارا، او پس دی داخل کړلی شو هغې اور ته، دی باندې چې کوم دی نو د قبر عذاب شروع شو. نو ما ته وګورئ اجسام د دوی الله په اوبو کې ډوب کړل او ارواح یې الله رب العالمین دوزخ ته ورولېږل. نو عذاب برزخي درنه ثابت شو. فادخلوا نارا، الله فرمایي اغرقوا فادخلوا نارا. اوس ګوره تطبیق خو راولئ، اجسام یې الله په سین لا وکړل، ارواح یې الله رب العالمین چېرته ولېږل؟ دوزخ ته ورولېږل. نو فرمایي فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، دوی ونه موندلو د خپل ځان دپاره علاوه د الله نه څوک مددګار. وقالو نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، وویل نوح علیه السلام ای ربه زما مه پرېږدوه په ځمکه باندې د کافرانو نه څوک کور کې اوسېدونکي. دیار نازل دارن، دیار معنا نازل الدار، کور ته ننوتونکي. خدای یو کس چې کوم دی نو په کور ننوتونکي په دې کلي کې پرېنږدي. انک ان تذرهم یضلوا عبادک، نو که دوی ته پرېښودل نو خدای دا نور بندګان به دله ګمراه کړي. او ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، او کله کله سړی په خپله باندې چې کوم دی نو ګویا کې غلط وي، خو اولاد ته سړی کمه ساتي دی هغه کېدای شي په دې اولاد کې څوک ښه خلک پیدا شي. نوح علیه السلام فرمایي چې 9.5 کاله مې ورته ډېرې پېړۍ انتظار وکړو، خو چې د دوی نه پیدا کېږي نو رزیل به رزیل. نو ولا یلد الا فاجرا کفارا، نو دوی نه زېږي مګر هغه فاجر لره کفارا شدید فی الکفر، چې هغه چې کوم دی نو ګویا کې ډېر سخت وي په کفر کې. رب اغفر لي، الله ما وبخه، ولوالدي او زما مور او پلار، ولمن دخل بیتي مؤمنا، او چې څوک زما کور ته را داخل شو په داسې حال کې چې مؤمن وي. مسجدي لمن دخل بیتي ای مسجدي مؤمنا، په حال کوم د دې چې مؤمن وي. وللمؤمنین والمؤمنات، او ټول مؤمنین او مؤمنات ته خدای مغفرت نصیب کا. ولا تزد الظالمین الا تبارا، او مسې وکړه ظالمان لره مګر په هلاکت او تباهۍ باندې. بس دی زه دا ان شاء الله دې سبا خیر سپاره ان شاء الله سبا ان شاء الله صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دعا وکړو او نوجوانانو ته دې مسلې ورناس دې او مشرقه او عربي دعا وکړو الله رب العالمین مغفرت کامل نصیب الله رب العالمین زموږ مشرانو او مشرانو او زنانو وفات شوي دي، دا ټول مغفرت نصیب. خدای دې طالبانو لوی خیرونه په جوړولو کې ورواچوي. الله رب العالمین د قرآن پاک فهم او د قرآن پاک زده کړه ورته نصیب. الله چې روژهدارو له خدایه په نن ورځ کې دا څومره دعاګانې قبولې کړي دي، موږ له په مفتو کې د اهل قرآن د هغه دعاګانې را نصیب برحمتک.